أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ده سورة النمل ده نمل عربی کی میگو ته ویل کېږي حضرت سلیمان علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام چې کله د میگو پاغې علاقه باندې تیر شو چې هلته کې میږي ډېرو کورونه وو هغه سوري وو او بیا هغې میږی خپلو نورو میگو ته وعظ کړی دی سلیمان علیه السلام د هغې نصیحت اورېدلی دی نو دغه واقعه پکې ذکر کېږي. ټول صورت ته نمل ویل کېږي مکی صورت دی او 93 پکې آیاتونه دي او پکې رکوګانې دي. او شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله فرمایي چې د سورۃ النمل موضوع غټه خبره پکې هغه ده چې په څوک چې د حق مخالفت کوي او نافرمانی کوي او په هغوی باندې بیا حجت قایم شي د الله پاک طرف نه دلایل هغوی ته راشي نو بیا په هغوی باندې عذاب نازلېږي. ځکه چې هغه فرمایي چې څنګه لکه مثال په طور یو اندام خراب شي نو بیا د هغې اپریشن کړی کېږي هغه اندام لرې کولی کېږي چې نور اندامونه چې کوم دی هغه بچ شي او جسمانی زندگی چې کوم دی هغه نصیب شي او بدن چې کوم دی صحیح شي او د مرګ نه بچ شي. نو دارنګې چې په چا کې غلطې عقیدې وي نافرمانۍ وي نو په ده کې د فساد هغه ماده چې کله پخه شي او زدي انسان وي نافرمانه وي د الله پاک دلایل پې قایم شي. خو لیکن د دې مثال داسې دی لکه د زهریلا هغې مادې په شان دی او د هغې زهریله چې کوم دی یعنې دانه په چا باندې راوخیږي نو چې څنګه د هغې انسان اپریشن کړی کېږي نو دارنګې چې څوک روحاني لحاظ سره خراب شي نو بیا په هغوی عذاب نازلېږي. دا دې لپاره چې باقي ملت او باقي خلک هغوی ته روحاني زندگی نصیب شي. نو کوم نافرمانه خلک نو هغه چې کوم دی په هغوی به عذاب نازل شي یا ورسره جهاد وکړی شي چې دغه خلک ختم شي او نور ملت ته نور قوم ته روحاني زندگی حاصله شي. لکه څنګه چې د مریض اپریشن کړی کېږي او دغه نه هغه خراب اندامونه کټ کړی شي چې هغه ته زندگی چې کوم دی میلاو شي او داغه زندگی چې کوم د خطرې نه وځي. نو د وړاندې رکوع خلاصه هغه دا ده چې کوم خلک په هغوی باندې حجت قایم شوی وي چې کوم خلکو باندې حجت قایم شوی وي نو د هغې نه به بیا په چې که څوک زدونه کوي او مخالفتونه کوي نو بیا په هغوی باندې عذاب نازلېږي. لکه څنګه چې د حضرت موسی علیه السلام قوم هغه مخالفینو او حق نه منه او خپل اصلاح ونه کړه نو الله پاک هغه چې کوم دی فرعونیان او دا ټول غرق کړي دي. نو وړاندې رکوع خلاصه هغه دغه ده. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. الله عالم دی په مراد د دې باندې تلک آیات القرآن الله فرمایي دا سورت چې دی او دا آیاتونه چې دي آیاتونه د قرآن کریم دي وکتاب مبین او دا آیاتونه دي د کتاب واضح وکتاب مبین د واضح کتاب آیاتونه دي. نو د کتاب مبین بعض علما معنا کوي لوح محفوظ لکه دا قرآن کریم هغې کې هم لیکلی شوی دی او څوک د کتاب مبین معنا یعنې قرآن کریم کوي. دا آیاتونه د واضح کتاب د قرآن کریم هدى وبشرى للمؤمنین او دا هدایت ته او زیره دې د پاره د مؤمنانو. نو هدایت خو ټولو خلکو د پاره دی خو فایده د مؤمنانو حاصله کړه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هغه مؤمنان چې هغوی منځونه قایموي د لمونځ پابندي کوي او زکات ورکوي او عقیده لري د زکات د فرضیت یا ویؤتون الزکاة او هغه کلمه د پاکۍ هغه کلمه چې توحید هغه کلمه د هغې قایل دي او هغه لولي
او پړه کې یقین دی په جواب باندې د پاکي هغه کلمه لولي ويوتون الزکات وهم بالآخرة هم يوقن او دوی په آخرت باندې دوی یقین کوي چې آخرت کوم دی هغه راتلونکی دی او بدلی به کوم دی ورکړی کیږي نو د مؤمنانو دغه عقیده ده او دا اعمال بکی د منځونو پابندي بکی او ويوتون الزکات نو د دې ترجمه مخکې بیان شوله چې عقیده لري د زکات ته فرضیت نو دا ترجمه موږ ځکه کوو چې دا صورت مکی دی او د بعض علماو په نسبت باندې یعنی د زکات حکم خو په مکه مکرمه کې راغلی وو خو د هغې تفصیلات او بیا د هغې د ورکولو حکم چې دومره به ورکوئ نو دا بیا په مدینه منوره کې دا حکم شوی دی نو په مکه مکرمه کې صرف عقیده وه د زکات ته فرضیت لا د زکات ته ورکولو حکم لا نه و راغلی د هغې تفصیلات بیان شوي نه نو د دې وجه نه بعضې علما دا ترجمه کوي چې عقیده لري د زکات د فرضیت او بعضې علما دا معنا هم کوي چې یا ویوتون الزکات هغه کلمه چې هغې سره تزکیه راځي پاکي راځي یعنې کلمه د توحید یعنې هغه د زړه د اخلاص وي مؤمنان هغه خلک دي ان الذين لا يؤمنون بالآخرة الله فرمای بشک هغه خلک چې ایمان په آخرت باندې نه لري آخرت نه منکر دي زینا لهم اعمالهم الله فرمای ما خپل کړه دې دوی ته د دوی هغه خراب عملونه دا د دوی د دې نافرمانو د وجنه دوی ته بیا خپل خراب عمل بیا خپل احکاریږي فهم يعمهون پر دوی حیران او سرګردان دي په خپل گمراهو کې اولئک الذین لهم سوء العذاب الله فرمای دا هغه خلک دي چې دوی لپاره به خراب او سخت عذاب وي د مرګ په ټیم کې وهم فی الاخرة هم الاخسرون او دوی په آخرت کې دوی چې کوم خاص تاوانیان وي غټ په تاوان کې به وي وانک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم او بشکت چې اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم خامخا درکړی کی تا ته قرآن کریم د جانب د هغه ذات نه هغه حکمتون والده او علم والده نو دې کې اثبات رسالت دی نبی علیہ السلام او تسلی ده او دا غیر تایید د پاره چې نبی اسلام د خدای پاک پیغمبر دی لکه څنګه چې الله پاک مخکې حضرت موسی علیہ السلام را لېږلو اذ قال موسی لاهله فاغه وخت چې ویل موسی علیہ السلام خپل اهل ته خپل هغه بیبي ته وی او خدمتګار او سره لکه شعیب علیہ السلام خپل لور ورکړه او بیا د مدین نه واپس راته مصر ته بیا لارم دې خطا شوې ده نو هغه خپل بیبي ته وی او د هغې بیماري وه د ماشوم د پیدا کېدو د جمعې شپه وه تیاره وه نو هغوی ته وی انی آنست نارا بېشکه ما لیدلی دی اور وی ما اور ولیده دا په حقیقت کې هغه نور تجلی وه خو د اور په شکل کې سآتیکم منها بخبر زرد چې د براتلو کوم تاسو د هغې نه پس خبر سره یعنې څه خبر به دله راوړم لاره به چې کوم دی معلومه کړو د چا نه به تپوس وکړم هلته کې به لاړ شم کېدای شي دا اور چا بل کړی نو د لارې خبر به ترې راوړم او آتیکم بشهاب قبس یا بغرات لو کوم تاسو په هغې بصري بشهاب قبس په هغې لمبې د بصري بصره به دله راوړم اور به دله راوړم لعلکم تصطلون لپاره دی چې تاسو ګرم شئ په اور باندې نو چې موسی علیہ السلام ورغی نو چې وی کتل نو په شنه ونه باندې هغه اور بالو او خوند یې لا دا کړی چې هغه به څومره سوځېده نو دومره به هغه شنه کېده نو دی په دغې تعجب کړو بیا یې اراده وکړه چې هغې نه اور راواخلي نو هغه ته وتښتېده شانتې هغه اور نو دی ویره در واپس شو هغه پسې را روان شو فلما جاءها پس هغه چې دی راغی هغې اور ته نو بیا چې دی را واپس شو ته اواز وکړی شو نودي ان بورک من فی النار ته اواز وکړی شو چې بېشکه شان دا دی چې برکت او خیر ورکړی شوی دی هغه چا ته چې په اور کې دی یعنې په دې اور کې چې کوم ملایکې دي هغه هم برکتي دي ومن حولها او هغه څوک چې دې نه چاپېره دي یعنې موسی علیه السلام چې ته له خواله راغلی تم برکتي یا من فی النار هغه څوک چې په دې اور کې دی یعنې ته دلته کې راغلی نو تم برکتي او من حوله چې څوک چاپېره دي ملایکې
او دا आवाज ته وکړې شو انی انا الله چې خبرې کوونکې زه الله یم نو دا چې کوم دی د هر طرف نه आवाज اوریدو او علما وی چې په هر اندام سره د الله غ کلام واوریدو خو ورته وی چې ګور الله لپاره پاکی ده هغه یو جهاد ته نه دی په یو مکان کې ګور نه دی وسبحان الله رب العالمین او پاکی ده الله لپاره رب العالمین مالک مخلوقات دی هغه لپاره پاکی ده د حدودنا د جهاتنا او د رنگونو یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم اے موسی علیہ السلام بشک شان ده زجیما الله یما ودا چې خبرې کوم ودا ز الله یما غالب او حکمت والا والق عصاك او ارتاك خپل امسا نو دا الله پاک هغه نخي هغه معجزې ورکولې نو هغه ورتا وکړه فلما راها فظهر کجه اودي د هغه امسا دا ورتا و نه پس تهتز كانها جان جگہ حرکت کوي گویا کې نره مار دے وړي کې مار دے كانها جانن نو علماء فرمایي پر ځکه اغلی دي چې ثعبان مبین غټ اجدها به خامار بو او دلته کې نری مار نو یادا چې په ټیم کې نری او بیا به غټ او یادا چې په اصل بدن په لحاظ سره غټو خو لیکن د نری مار په شان دی با تی هغه داسې لکه تیز بته تب وجه نری مار دی نو دا الله پاک هغه امسا هغه معجزه ور ورکړه ویا کې نری او وړي کې مار دی نو چې هر کله ویل دلا نو ولا مدبر واپس شاکون کې یعنی ير پیراله طبعا ير خورات لشي کنه په پیغمبر باندې نو وی ریدو ولم يعقب او واپس نشو بس واپس بیا نشو او شای کړلا نو الله تو وحی وکړه یا موسی اے موسی علیہ السلام لا تخف یریکما انی لا يخاف لدي المرسل بشکد چیما نه یریږي زما سره پیغمبران ان د پیغمبري د ورکولو په ټیم کې پیغمبران یریږي نه د بلچانا او یادارنګ د معجزو نه یریږي نه مې یریږي الا من ظلم لیکن هغه پیغمبر ظلم چاغه اجتهادي خطا دا غنه شوی الا من ظلم دا مطلب نه چې پیغمبر کې ظلم کوي خو الا من ظلم دا معنا تفسیر مدارک وی الا من ظلم چې چانا زلت شوی چانا خطا هغه اجتهادي خطا شوی الا من ظلم مگر هغه سوچ داغه نه هغه اجتهادي خطا شوی لکه د موسی علی السلام نو اجتهادي خطا شوی وکنه سوکي ورکاو او هغه مرشه نو داغه قتل اراده خو نه و خو چې څومره سوک ورکول پکار نو هغه نه سیوای ولا چې کم دی ورکړیو کنه دغه لکه خطا ته وشوله دا ادب د پاره ورکاو او بل افیا موږ کافرم وو نو دې ته ګنا نه ویلې کیږي خو بیا هغه اجتهادي خطا دا غنو شی هوا الا من ظلم نو چې دا معنی وکړي بیا استثناء متصله ده ثم بدل حسنا بعد سوء بیا هغه بدل کی هغه پیغمبر نیکیو کی په بدل کې نیکیو کی یعنی توبه وباسي بعد سوء پس هغه بدینا ان هغه ذلت او هغه خطا کېدو نه پس دې توبه وباسي نو پیغمبران خو یریږي نه البته هغه پیغمبر چې هغه نه خطا اجتهادي شوی لیکن بیا هغه توبه وباسي خلاف اولاد تعالی پاک معاف کی فإني غفور رحیم بس بشک دا بخون کې مې رحم والایما او بعض علماء دا معنا کوي چې پیغمبران خو نه یریږي الا من ظلم مگر هغه امتی چې هغه ظلم وکي او ګناه وکي ثم بدل حسنا بعد سوء او بیا نیکي وکي په بدل کې د ګناه نه پس ان توبه وباسي چې څنګه توبې طریقه ده پر دې حقونه ورکی فإني غفور رحیم بس بشک دا بخون کې مې رحم والایم نو یو خو معجزه دغه شوله چې دا امثال به خامار جوړېده او بل الله جلاس پیدن نور کو پترخ کې بیا بیا راوخ کو نو هغه په پړکار کو وادخل يدك في جيبك او تداخل کدا خپل لاس په خپل گریوان کې تخرج بيضاء من غير سوء را وبزد لاس په دې حال کې چې تک سپینا من غیر سوء بغیر سره عیبنا بغیر سره بیمارینا صبرګه مرګه به نه نو دا مې تبل نه معجزه درکړه فی 9 آیات الى فرعون وقومه او لارشا په دغه نه معجزو کې یعنی نه معجزو سره لارش
په طرف ته فرعون او داغه د قوم نو معجزې ول وخت وخت الله پاک ورکړي دي دغه دوه معجزې چې نور معجزې ول الله پاک ورکړي دي لکه نه هم سپاره کې بیان شوی دي او فرعون ته دغه قوم ته انهم كانوا قوما فاسقين بشک فرعونیان چې دي فاسقان خلق دي فلما جاءتهم آیاتنا مبصره پس هر کله چې راغه هغه فرعونیان ته الله وی هغه معجزې زماغه آیاتونو ترالی هغه معجزې ته پیش شي په دې حال کې چې روخانه وي مبصرتن ښکارا معجزې وي قالوا هذا سحر مبين دوی ویلو دا جادو ښکارا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم او دوی انکار کړو دا هغه معجزونه دا هغه نخونه او یقین کړو په هغه باندې انفسهم نفسونو دوی ورونو چې کوم دی یقینو چې دا معجزې دی او دا حق پیغمبر دی لیکن انکار وکړو ظلم او علوا د وجه ظلم او د وجه تکبرنا نو الله تعالی فرمایي چې کله عزت کو کنه حجت په قائم شو خو بیا هم زديانو نو بیا اپریشن وشو کنه الله پاک بیا عذاب را وستو ول اسلاکا کسان فرعون ټول ډوب شو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين بس وګوره سوچو کا چې څنګه انجام د فسادیانو په دنیا کې غرق شو آخرت کې منسوسی ولقد آتينا داود وسليمان علما سورة نمل دویم رکو خلاصہ ده حضرت سليمان علیہ السلام چې بلقیس هغه چې هغه بادشاہ وا د خپل علاقې هغه د اسلام دعوت ورکړي دي او خامخا په تحقیق سره الله فرمای ما ورکړه داود او سليمان علیہ السلام ته علم د شریعت او علم د حکومت او بعضی علم د کیمیا او تمیلاو شو سره به جوړوي شو وقال الحمد لله الذي او دوار ویلو داود علیہ السلام پلار دے سلیمان علیہ السلام زوی دے بے ټول تعریفنا غی الله لرضی فضلنا على كثير من عباده المؤمن جمعنا غروار را کړی دے په ډیرو بندگانو د هغه چې کوم مؤمنان دي په مؤمنانو بندگانو کې په ډیرو باندې موږ اوچت کړیو او د کافرانو خو ودو چتو ووارث سليمان داود الله فرمای وارث شو سليمان علیہ السلام داود علیہ السلام وارث شو نو نبوت پکار کې ان الله پاک هغه پیغمبر او دارنګي د حکومت پر لحاظ سره چې پلارم حاکم او بادشاہ سليمان علیہ السلام او سليمان سره په ټول دنیا بادشاہ خو نور داغه یعنی نور بچیو د داود علیہ السلام خو الله پاک سليمان علیہ السلام وارث شو نو دا د انبیاو میراث نه کنه کله انبیاو میراث وې د مال او دولت او د پټو د جیدادونو نو بیا هغه نور ورونو چې کنه میراث اغستو حالانکه الله پاک وی سليمان علیہ السلام وارث شو نو دا د نبوت هغه مشن دی وقال يا ايها الناس او ویل سليمان علیہ السلام چې اے خلکو داود علیہ السلام ویلو او سليمان علیہ السلام د الله پاک پوهه ورکړی و نو سليمان علیہ السلام ویلو اے خلق علمنا منطق الطير تعلیم را کړی شه ماته داغه خبرو د مارغانو په خبرو وی پوهیږم و اوتینا من كل شيء او را کړی شو دی ماته د هر قسم ضروري سامان نه ان هذا له الفضل المبين بشک دا چې خامخا مهرباني د ښکارا وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس او را جمع کړی شو سليمان علیہ السلام د پاره غلخ کړی دا غو د پیریانو او د انسانانو والطير او د مارغانو نو په دې ټول باندې حکومتو فهم يوزعون پس دا غلخ کړی چې دا منع کړی کېدی یعنی یو لخر روانو نو په دې لخر کې څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو نو بیا اول خلکو ته ودري مړی کی چې دا رسونه پس در ورسیږي نو دومره غنو حتى اذا اتوا على واد النمل تر دې چې په هغه وخت چې دوی تیر شو په میدان د میګو باندې د شام علاقه وا یا د طائف قالت نمله او یومیږي ګډوا او نو می وی منذره دی اے میګو ودخلوا مساکنکم داخل شي هغه خپل سروتا هغه خپل غارونو کې داخل شي کورونو ته لا يحتمنكم سليمان وجنوده هرگز دی میدان کی تاسو در سليمان علیہ السلام او دا غل اخکری لکه چې هغه ته خود غیب او علم نشته
نو اصل په خپو میدان نکی وهم لا يشعرون په دې حال کې چاغوی ته پته نه قزن خود باندې خپې بنګ دي خو اصله چې میدان کې نو سليمان السلام مسکی شو اول سره او بیا خندیدون کې شو د خوشحالۍ د وجه نه چې څومره ګوره د خپل کل خلکو لپاره خیر لټي او د نورو میګو لپاره خیر لټي فتبسم ضاحكا من قولها پس مسکی شو سليمان عليه السلام خندیدون کې دا غي وینا او د نصیحت د وجه نه او باغي خوشاله شو وقال وی فرمایل رب اوزعني اے رب زما ماتا توفیق را کې ماته الهام وکي ان اشکر نعمتك التي انعمت علي دا چې شکریا ادا کوم استاد هغه نعمتونو چې تاسو ما باندې کړی دي وعلى والدي او ما په مور پلار دې کړی وان اعمل صالحا ترضى او دا چې عملکم نیک عمل دا چې نیک عمل چې ته راضي کیږي او ته قبلای وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين او داخل کې مال په خپل رحمت سره په خپل صالحین او نیکانو بندگانو کې په دنیا کې من په دوی کې داخل کې او په آخرت کې جنت کې من په دوی کې مرګره کې نو یو خدای سفر شه بیا بل یو سفر وی د حج کو د یمن کې د صنعاء سره نږدې وتفقد الطير او حاضری واغسل سليمان السلام د مارغانو لکه چې وبوده حاجت او هدهد دې هغه انجینیرو د وبو خبر باغه ورکاو چې وبني زیوی کړلې دي فقال سليمان السلام فرمایل مالی لا ارى الهدهد وما لسشوي دي چې هدهد نینما هدهد کوم نه مارغی مولا چرګک چوته وی دا خو زنین څه چل شوی دی سما میز کې رکاوټ ته او کنا غایب دی ام کان من الغائبین او کنا غد غایبین نه دی چې دا غایب دی کنا زید تکینین مسی چل شوی دی لا اعذبنه عذابا شديدا خامخا زب سزا ورکم غد سزا سخت سزا وته ورکم بعد وی چې د خپل مرګرو خادم مې کم او څوک دا و چې باندې متي وبا سمان ورته به ورتاو څوک وی د مخالفین سره به دی رقمه لکه د مخالفین سره دی راکېدل دا ځان د سخت سزا ده څوک په پنجره کې به بند کم او لا اذبحن ويا خامخذ به ذبحكم او لا ياتيني بسلطان مبين يا بخامخما تراد لکی په دلیل ښکارا دلیل به پیش کی عذر به پیش کی فما كث غیر بعید پس هدهد درنګ تیر کو غیر بعید ډیر زمانہ نه یعنی لکه زمانہ چې کوم غیر بعید لکه زمانہ وخت تیر کو په دې کې راو رسید فقال پس وی احط بما لم تحط به بما احاطه کلمات علم دې د هغه چې تا احاطه په هغه باندې نه کړی سليمان عليه السلام ته وی ما ته دا خبره معلومه ده چې تا ته معلومه نه ده وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما ته درات لکړي دي د سبا د یمن په یو خبر یقیني ما یو یقیني خبر ما ویرا وړي دي ویل ته تریوما انی وجدت امرأة تملكهم بشک ما مندر و آلتک یو خزا بلقیس تاغینمو چې حکومت په هغوی باندې کو و اوتیت من کل شیء او یقینا ورکړی شی هغه ته هر قسم ضروري سامان چې حکومت ته بارکم پکاريږي په هغه زمانہ کې وی هغه ول سامانو له خدای پاک ورکړي دي ولها عرش عظیم او دا غیر تخت لوی تخت شاهی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله او ما منتر لها او دا غیر قوم چې سجدي کوي ورته د الله نه علاوه وزين لهم الشيطان اعمال ما خولي کړي هغه د شیطان عملونه دا هغه خراب عملونه د خولي ښکاریږي فصدهم عن السبيل پدغه شیطان دوی منع کړي دي د لار حقنا د توحید د لار نه منع کړي فهم لا يهتدون پدغه خلق هدایت نمومي د الله توحید ته او هدایت نمومي الله يسجدوا لله الذي ان دې خبر ته چې دوی سجدي وکي او تابعداري وکي هغه الله پاک ته یخرج الخبأ هغه الله پاک چې غرب راو بافي هغه پټ شیلونه او دا غي علم لري فی السماوات والارض که پاسمانونو کې وي او که پسموکو کې ويعلم ما تخفون وما تعلنون او هغه الله پاک علم لري دا هغه چې تاسو کوم پټوي
او هغه چې تاسو ښکارا کوي نو یو ترجمه دا شو ها دوی لار نمومي الله یسجدو یعنی ان یسجدو نو دا الله پکې بیا زائد شو هدایت نمومي دې خبره ته چې الله ته سجدي وکيو یعنی دا مطلب یو او یا دا مطلب وو چې شیطان دوی منع کړی دي الله یسجدو شیطان منع کړی دي د پاره دې چې دوی سجدي الله ته اونکی دا الله تابع نشي نو بیا الله چې کوم نه په الله یسجدو کې لا بیا زائد نه دی الله لا اله الا هو رب العرش العظیم الله پاک چې نشته معبود حقيقي او حکمران حقيقي سوا د اغنا او مالک ته لوی عرش دی نو دا خبره هدهد وکړي خپل عذر پیش کو قال سليمان علیہ السلام او فرمایل سننظر یقینا مونږه سوچ کوو یعنی زه فکر کوم او زه سوچ کوم به دې خبره کې دا رښتیا وایي که دروغ وایي اصدقت ام كنت من الكاذبين چې آیت رښتیا ویلي دي او کنه ته د دروغجنو نه ورګه تحقیقات کوم اذهب بكتابي هذا اوسا زما دا خط وی زما اوسا بلقیس ته خط ولیکو فالقه الیه پس ورتاو کدا خط اغویتا خط ته ورسوا او بیا وی دې آداب د چې بسره مو ودرېګا بیا ډډه تشه پرې چې دا خط په خپل اول ولي ثم تولى عنهم او بیا ډډ تشه د دوینا بیا ډډ تشه چې تی اینه او تانینی فانظر ماذا يرجعون بس سوچو کا وګورا ماذا يرجعون چې څه جواب دوی ورکي ماذا يرجعون چې څه جواب دوی کوي یا ماذا يرجعون چې دوی خپل میس کې څه خبرې کوي نو خطه وړو او دا د خپل آرام کو په خپل محل کې نو پروشندان باندې ورغه او پسینې باندې دا خط وی کې خو د کتابونو لیکي او بیا په خپل پروشندان کې ناست او هغه رايخه شو دا خط بیا پړاو کړی دی قال هغه وی وزیران راجمه کړی یا او سره چې دا څنګه چل خط چا راوړی دی او دا کم مضمون دی دا خو عظیم شخصیت معلومیږي نو قال دا غي یا ایها الملأ ای سردارانو انی القی الی کتاب کریم بشکر راتاو کړه شوی دی ماتا او راوړل شوی دی ماتا یو خط معزز کتاب کریم یو معزز خط ځکه څوک به بسم الله سره شروع نو ځکه دا معزز وي آیا کتاب کریم یو معزز خط ته مضمون پکې ناشنا مضمون دی او دارنګه بعضی و چې کتاب کریم مې هغه ته وی یو خط چې پاغه مهر لګیدل دي ځکه چې کوم خط باندې به مهر نو خلک د هغه قدر نه کوي نو ما ترا ولې شوی دی یو کتاب یو خط چې پاغه مهر لګیدل دي د کریم دا معنی دا ابن عباس ته وی مختوم او مضمون وی دا دی انه من سليمان چې بشکدا د سليمان عليه السلام د طرف نه دی ولر سليمان نو یو غسته دغه طرف نه دی را لګون کې هغه دی نو د خط طریقې مو ته وخوله چې خط دی کې اول بخپل نوم لیکي چې دا د پلاکی د خپل پلانکی دا وانه بسم الله الرحمن الرحیم او بشک شان لري چې په نوم د الله باندې چې هغه ډیر عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی نو په نوم د الله باندې لیکل دی بسم الله پکې ګوره لیکل دا نو د خلغه طریقې خو ولې چې بسم الله پکې لیکل پکاري او دا مضمون دی پکې بس لنډه خبره نو خط څنګه مختصر لیکل پکاري بس چې کم مقصدی خبري چې هغه خو واضح وي الله تعالی علی واتونی مسلمین ودای پکې لیکلي دي چې تاسو تکبر مکوئ په ما باندې زما په مقابله کې تکبر مکوئ لوی مکوئ واتونی مسلمین او حاضر شي ما تا تابعدار ایمان راځي او دلته کې تابعدار شي او اسلام راوړي اذا مرغوب بګنی شوی نه الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. دا د سورة نمر دریم رکوع شروع شوه
خلاصه یې دا ده چې بلقیس چې کومه هغه زنانه وه او د هغې علاقې هغه مشره وه نو هغې چې کوم دی سلیمان علیه السلام د ډالۍ بیا لېږلي دي ځکه دا ډېره عقلمنده زنانه وه دې دا خبره معلوموله چې یاره دا سلیمان علیه السلام چې دا ما د خط رالېږلی دی نو چې دا د عامو بادشاهانو په شان دی د دنیا چې کوم دی وږی دی او که نه دا الله والا سړی دی نو که دا د دنیا د ډالو مالو وکړي نو بس ډالۍ به قبولي کړي بس خبره به ختمه شي او که نه الله والا سړی وي نو بس بیا به چې کوم دی په خپله خبره کې مونږ سوچ وکړو نو ډالۍ بیا لېږلي دي سلیمان علیه السلام له بیا ډالۍ واپس کړي دي او ورته یې وي چې تاسو حق خبره تاسو ته ښکاره شوله او که تاسو چې کوم دی سمیږئ نه او ضد کوئ نو بیا به ستاسو اپریشن کړی کېږي او ستاسو خلاف به جهاد کړی کېږي د هغې دمکي ورله ورکړه نو په دغې دمکۍ سره د هغوی اصلاح وشوله هغوی چې کوم دی بیا ایمان راوړی دی او د عذابونو چې کوم دی هغه بچ شو ایمان یې بیا راوړو نو دا خط چې سلیمان علیه السلام ولېږه او هغې ولوسته خپل قوم ته نو بیا یې سرداران راغونډ کړه قالت هغې ووی یا ایها الملأ افتوني فی امری اے سردارانو فتوا او مشوره راکئ ما ته زما په دې معامله کې چې ما ته دا خط راغلی دی ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون نه یم زه فیصله کوونکي د یوې معاملې یو فیصله نه کومه حتى تشهدون تر دې چې تاسو حاضر شئ ما ته په هغې کې ما ته حاضر شئ ما ته په هغې کې مشوره راکئ نو ستاسو نه بغیر چې کوم دی مشورې نه بغیر وي زه کار نه کوم او هغه خط یې ورته ولوسته قالو هغوی ووی نحن اولو قوة مونږ خاوندان د قوت یو د بدنونو په لحاظ سره مضبوط یو و اولو بأس شدید او مونږ خاوندان د سخت جنگ یو په جنگ باندې وی پوهیږو مشورې په سیاست وی نه پوهیږو او قوت والا یو په جګړه وی پوهیږو نو د هغوی مشوره لکه دا وه چې وجنګېږو سره او باقي وی اختیار ستا دی والامر الیک فانظری ماذا تأمرین او دا اختیارات تا ته حواله دي دا معامله تا ته حواله ده پس ته سوچ وکړه ماذا تأمرین چې څه ته حکم کوي څه مشوره راکوي نو ته پکې نوره اختیارمند دی خو مونږ جنګېدی شو نو هغه سیاستدان او هغه پویه وه ورته وی ګوره بادشاهان چې دی که نه یو علاقې ته وننوځي په سختۍ سره یو پوځ چې کوم دی یو علاقې ته راشي په جګړه باندې نو بیا هغه کلي ګورې روانوي او چې کوم عزتمن خلک د دنیا په لحاظ سره نو هغه ذلیله کي او انقلاب راشي نو سلیمان علیه السلام وغیره ملګري هم بیا دا فکر ګورې کوي نو وی ډالۍ ورله لېږم هم چېره دوی هغه قبلوي که نه قبلوي نو دا ډېره عقلمنده وه قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها هغې ووي چې بېشکه بادشاهان په هغه وخت کې چې داخل شي په یو کلي کې او د جګړې لپاره یو علاقې ته پوځ ولېږي افسدوها نو دوی خراب کي هغه کلي کې فساداتو کې هغه چې کوم دی قرآن کې وجعلوا اعزة اهلها اذله او دوی وګرځي هغه عزتمن د اوسېدونکو د هغې کلو هغه عزتمن خلک هغه وګرځي اذله بېعزته هغه ذلیله کي نو دارنګې سلیمان علیه السلام هم داسې کار وکړي نو چې بیا حمله وکړي که نه وکذلک یفعل او دارنګې دا بادشاهان دغه شانتې کار کوي یا وکذلک یفعل دارنګې سلیمان علیه السلام او د ده ملګري به هم داسې کار کوي وی معلومېږي چې بیا په ګورې فسادات وشي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون او بشک زلیګون کی مدد دوی ته استاد دیګم د هدیو د ډالو سره انو پس نظر کوونکم انتظار کوونکم او زه ګورم بما يرجع المرسلون چې کوم جواب سره واپس کیږي دا قاصدانه ودا استاد دیګم ډالې سره دیګم
سوچ کوما انتظار کوما چې هغه ډالۍ قبلې که نه قبلې. نو چې هغه استازې د ډالو سره ورسېده سلیمان علیه السلام لا. فلما جاء سلیمان چې کله راغی هغه استازې سلیمان علیه السلام ته د ډالو مالو سره را ورسېدو. قال سلیمان علیه السلام ته وفرمایل اتمدونني بمال چې آیا تاسو امداد کوئ زما په مال سره، مالا مال سیوا کوئ، زما سره ډېر شی مال دی وي ځکه ټول دنیا حکومت الله پاک هغه ورکړی بیا. فما آتانی الله خیر مما آتاکم، پس هغه چې الله ما درا کړي دي کوم دین او دنیا الله ما درا کړي هغه غوره دي د هغه نه چې الله تاسو له درکړي. بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکې تاسو په خپل ډالو باندې خوشحالي کوئ او تکبر او لوی په کوئ. تاسو په ډالو باندې د څه کوما او هغه ستاسو ته وی واپس لاړ شه او دا ډالې مالې واپس وسه او لخر به په وی در ولم چې تاسو طاقت ګوي بیا بلې دغه په مقابله کې. ارجع الیهم، واپس شه هغوی ته، هغه استاد ته وی چې هغوی ته واپس لاړ شه ډالې مالې ولوسه. فلناتینهم بجنود، پس خامخا مونږ براتلو کو دوی ته په داسې لښکرو لا قبل لهم بها چې نه به وي طاقت مقابلې د دوی د هغې سره د هغې لښکرو سره. ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، او خامخا مونږ به وباسو دوی د دغې کلي د سبانه ذلیله او بیزته وهم صاغرون، او دوی به خوار وي. بې خبرې کا دغه بلقیس او مرګري وي خبر کا. نو بیا د هغې نه پس چې دوی لاړه واپس بلقیس پوه شوه چېرې دا چې کوم دی عام سړی نه دی، دا څوک الله والا کس دی او د دنیا سره کار نشته او د الله نظام نافذ کول غواړي. نو هغې خپلو ملګرو ته بیا وي چې یاره وی مونږ په خپله ځو. بیا ډالۍ مالې سرداران ځان سره را روان کړي دي او خپل تخت چې کوم دی هغه بند کړو په محلاتو کې او په خپله د زما چې مذاکراتو سره وکړو. نو چې بیا تقریبا وی 3 میله په نږدې شوله د سلیمان علیه السلام علاقې ته. نو سلیمان علیه السلام ته بله خپله یو معجزه ښووله. قال سلیمان علیه السلام وفرمایل چې کله پوه شو چې دوی اوس را نږدې شو، یا ایها الملأ، ای سردارانو. سلیمان علیه السلام خپلو ملګرو ته وی ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، کم یو په تاسو کې ما ته راتلو کې د هغې په هغې تخت مخکې د دې نه چې دوی راشي ما ته تابعدار مسلمین چې دا تابعدار شوي را نه دي. نو د هغې نه راتلو نه مخکې دغه تخت به څوک راوړي. دا د سلیمان علیه السلام خپله هغه معجزه ښووله، هغه خپله نښه طاقت یې ورته ښووه. نو یو مضبوط چې کوم دی پیری و، دغه سلیمان علیه السلام پیریانو باندې حکومت و. نو سلیمان علیه السلام ته هغه وی چې ته به د خپل دا کوم دی چې اوس ناست یې فیصلې کوي، نو نن به راته پاڅېدلی نه یې او ما به تا ته هغه تخت را رسولی او زه چې کوم دی په دغې تخت په راوړو باندې قوي یم، اگر که دروند دی خو طاقت لرم، او امین یم، امانتدار یم، اگر که ډېر قیمتي دی خو زه پکې څه پټول را پټول به نه کوم. نو سلیمان علیه السلام وی نه د دې نه زر تر زره چې کوم دی دا تخت غواړم. نو قال الذي عنده علم من الكتاب، څوک دا سلیمان علیه السلام په خپله ورته وي چې د کتاب علم ورته او د تورات وغیره وی دې نه مخکې په خپله زه را رسوی شم او په معجزې سره. آیا مشهوره خبردار چې الذي عنده علم من الكتاب دا د سلیمان علیه السلام هغه وزیر دی آصف ابن برخیه، څوک وایي د ترو زوی هم دی او هغه د اسم اعظم هغه یادو، سلیمان علیه السلام ته م یادو، خو لیکن اسم اعظم په برکت سره دعاګانې خدای پاک قبلوي. نو سلیمان علیه السلام ورته خپل امتي هغه کرامت ښکاره کو چې د را کرامت ښکاره شي. وی دا تخت به څوک راوړي؟ نو هغه امتي وایي آصف ابن برخیه چې زه به یې چې کوم دی د سترګې په رب کې را ورسوم چې یو طرف ته وګورې بیا به د سترګې را واپس کړي نه وي، پټې کړي به دې نه وي او ما به را رسولی. نو په دغې طریقې سره هغه تخت یې را ورسو. قال عفریت
من الجن انا آتيك به وی یو قوی پیری عفریت یو مضبوط او طاقتور عفریت هغه ته ویل کېږي څوک وي د هغه نوم زکوانو د هغې پیري څوک وي بودلو قال عفریت من الجن وی یو قوي مضبوط په پیریانو کې انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک زه راتلونکی یم تا ته په هغې سره ان تا ته به یې راورسوم دغه تخت مخکې د دې نه چې ته پاڅې من مقامک د دې خپل ځای د پاسېدو نه دا کوم مجلس کې کوم کې ته ناست او کوم فیصلې پکې کوې نو وې زه به یې ته راتلو کوم په هغې سره قبل ان تقوم من مقامک مخکې د دې نه چې ته پاڅې د دې خپل ځای د پاسېدو نه د ځای د فیصلې نه چې کوم ځای کې فیصلې کوې کوم ځای کې ته پاسې کښېنې نو ته به لا پاسېدلی نه یې ما به د تخت را رسولی واني علیه لقوي امین او بېشکه زه د دې تخت په راوړو باندې او د دې په راپورته کولو باندې خامخا قوي ما طاقت وی لرم اگر چې هغه دروند دی خو طاقت لرم امین او امانتدار ما اگر که ډېر قیمتي دی لیکن خیانت پکې نه کوم قال الذي عنده علم من الكتاب وی هغه کس چې د هغه سره علم د کتابو نو څوک وي دا سلیمان علیه السلام په خپله دی سلیمان علیه السلام ورته وي چې ته په ډېر ټایم کې را رسوي زه به یې ته زر تر زره په خپله اړو حاضر کړم خپله معجزه به ښکاره کړم د الله په حکم ایا څوک وي الذي عنده علم من الكتاب دا جبریل علیه السلام یادي څوک وي الذي عنده علم من الكتاب دا خضر علیه السلام خضر علیه السلام ووي چې زه به یې زر تر زره راوړم خو مشهوره دا د تفسیر مدارک وي چې دا هغه آصف ابن برخیه دا د سلیمان السلام کاذب و لیکل به ولکول او اسم اعظم ته یادو چې په هغې مبارکه سره دعاګانې قبلیږي او خدای پاک کارونه په هغې باندې حل کوي او دا د هغه د ترو زوی و نو قال الذي عنده علم من الكتاب ووي هغه کس چې د هغه سره علم د کتابو د تورات وغیره علم سره یا بل کتاب انا آتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك وزرات لونکې امتا تا په دغه تخت سره دغه تخت پر تراوړم مخکې د دې نه چې واپس شي تا ته طرفک هغه نظر ستا هغه سترګې ستا نه چې ته سترګې کولاو کې یو طرف ته وګورې نو بیا به دې لا هغه سترګې پټې کړې نه وي هغه سترګې به تا ته واپس شوي نه وي یعنې پټې کړې به دې لا نه وي او تا ته به څه چې کوم هغه زر در زره حاضر کړم نو هغه ته یوې ځای ته یې حاضر کا نو هغه تخت زر تر سره راورسو حالانکه هغه تخت په محلاتو کې بند کړی او ډېر لرې فاصله وه فلما رآه مستقرا عنده پس هر کله چې ولید سلیمان علیه السلام هغه تخت قراری نیونکی ټیکاو نیونکی د هغه سره چې ویلې چې هغه تخت راورسېدو نو د الله شکر یې ادا کړ چې ګور دا ځکه د پیغمبر چې کوم دی د یو امتي هغه کرامت چې وي که نه داسې ناشنا خبره ښکاره کړي نو د هغه د هغې پیغمبر دپاره معجزه نو په دې شکر ادا کو قال وی فرمایل هذا من فضل ربي چې دا حاضر کېدل د تخت او دا راوړل د دې تخت دا د فضل د پروردګار زمانه دی دا د پروردګار هغه مهرباني ده په ما باندې زما د پروردګار په ما مهرباني ده چې موږ له تاسو طاقت راکړو او داسې نښې موږ ښکاره کوی شو د الله په حکم او په دې کې زموږ امتحان دی لیبلوني اشکر ام اکفر دپاره دی چې الله امتحان وکړي زما چې آیا زه شکریه وباسم او که نه ناشکري کومه نو په دې کې مې زما امتحان دی ګورئ او چې چا شکر ادا کړو نو د ځان د پیدې دپاره شکر ادا کوي ګورئ ومن شکر فانما یشکر لنفسه او هغه څوک چې هغه شکریه وباسي او شکر وباسي فانما یشکر لنفسه بد خبردار هغه شکر وباسي د خپل ځان د پیدې دپاره ومن کفر فإن ربي غني کریم هغه څوک چې ناشکري کوي چې څوک ناشکري کوي نو پس بېشکه پروردګار زما هغه غني دی بې پروار دی د چا شکري د حاجت نه لري او الله کریم دی عزتون والا دی او مهربانه دی نو خیر هغه تخت راورسو
نو بیا سلیمان علیه السلام یې دا تخت په دې کې لږ بدلون راولئ داسې شکل دا رنګ منګې بدل کوي د دې ښځې امتحان اخلو چې دا خپل هغه تخت پېژني که نه. تفسیر قرطبي خو دا هم لیکلي چې اصل کې پیریانو ته دا خبره کړې وه سلیمان علیه السلام ته چې دغه زنانه بېوقوفه ده کمکله ده او بعضې علما وایي چې د دوی د دې وجه نه ویلي چې دوی سره یره وه چې اصل نه چې سلیمان علیه السلام د دې سره لکه واده وکړي بیا به د دې بچي پیدا کېږي او بیا به مونږ همیشه دپاره د ده د بچو چې کوم دی تابعدار یو او همیشه دپاره د مونږ باندې به بیا کارونه کوي نو د پیریانو سره دا یره شوه نو بعضې علما وي پیریانو ورته وي چې دا بېوقوفه ده او په دې خپو باندې ویښته دي او دا خپې چې کوم دی خرابې دي. نو سلیمان علیه السلام د هغې امتحان کوو د هغې د عقل چې دا بېوقوفه ده که نه ده یا هسې هغه خپله علامه ورته ښکاره کوله. قال نکروا لها عرشها سلیمان علیه السلام وفرمایل چې بدل کوي ناشنا کوي د دې دپاره د دې دا تخت ننظر چې مونږ وګورو مونږ سوچ وکړو اتهتدي ام تکون من الذین لا یهتدون چې آیا دا هدایت مومي او که نه دا کېږي د هغې خلکو نه چې څوک هدایت نه مومي چې آیا دا پوهېږي او که نه پوهېږي که دی د خپل تخت وپېژنده نو دا به علامه چې دا عقلمنده ده نو دا بیا هدایت هم بیا مومي او دا بیا مسلمان هم شي. فلما جاءت قیل اهکذا عرشک چې هر کله راورسېدله راغله نور ډېر تفصیلي واقعه ده په قرآن کریم لنډه ذکر کړي لکه قرآن کریم د کیسو کتاب پورې نه دی. فلما جاءت هر کله چې هغه راغله قیل هغې ته وویلی شو چا ورته ووي یا ورته سلیمان علیه السلام ورته وي وی اهکذا عرشک آیا دغه رنګې دی ستا هغه تخت وي داسې دی نو دا هم ډېر عقلمنده وه نه یې دا وي چې دا هغه دی لکه چې شکل یې خو له بدل کړی و که نه او نه یې دا وي چې دا هغه نه دی لکه په اصل کې خو هغه تخت خو و که نه نو دې جواب ناشنا ورکړ. قالت کأنه هو هغې ووي چې ګویا کې دا وی هغه دی وی دا خو هغه معلومیږي نو دا یې ونې وي چې لکه دا هغه دی او داسې یې ونې وي چې هغه نه دی خو وی ګویا کې هغه دی وی معلومیږي هغه شانتي او بیا ورته وي چې یاره ستا د پیغمبرۍ مخکې نه مونږ پې پوه یو دې نښې ښکاره کول ته وي ضرورت هم نشته وی زه پوه یم له مخکې نه زه چې کوم تابعداره یم او اوس خو مې نښه هم ولیدله معجزې مې هم ولیدلې نو بیا ایمان راوړی. قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين او دی وی چرا کړه شوی د مونږ ته علم من قبلها مخکې د معجزې ښکاره کولونه د دې نه مخکې مالا الله پاک علم را کړی او ستا په پیغمبرۍ ما ته پته ده چې ته نیک انسان یې وكنا مسلمين او مونږ تابعدار یو ستا د خبرې مونږ تابعدار یو یا وكنا مسلمين یعنی مونږ مسلمانان یو زړه نه چې کوم دی مونږ یقین وسو شو نو مخکې نه تابعدارو او اوس هم د زړه نه چې کوم دی مسلمانان شو او بس ایمان بیا راوړی دی. نو الله پاک فرمایي چې دا دومره عقلمنده وه نو بیا اوسه پورې دا کافره ولې وه نو الله پاک د دې هغه عذر بیانوي چې دا په کافرو خلکو کې اوسېده نو هغې خلکو چې کوم کفر او شرک کو نو د ماحول اثر خو یي که نه نو د دې وجه نه دا هم کفر کو چې کله خپلې ماحول ته راورسېدله نو به بیا ایمان راوړو هغه قابله دې ښکاره شه. وصدها ما كانت تعبد من دون الله الله فرمایي چې منع کړې وه دا د الله د توحید نه د ایمان راوړلو نه ما كانت تعبد من دون الله هغه چې دې عبادت کو د الله نه علاوه نو هغې بوتانو د هغې عبادتونو د الله نه منع کړې ونو او وجه دا وه چې هغې خلک چې کوم دی هغه هم شرک پې کو کافرو انها كانت من قوم کافرین بېشکه دغه د کافرو خلکو نه وه نو په کافرو کې اوسېدله خلک کافرو جدا دیم کفر کولو کنې نور عقلمنده وه نو د هغې نه پس بیا ورته وویلی شو سلیمان السلام داسې په یو محل کې وي ناستو
او په تخ باندې په کورسو باندې او داسې د هغې محل هغه غولی چې و که نه بعضې علما وي هغه د شیشو و د ګټو په ځای پای کې شیشې لګېدلې وي او بعضې علما وي چې نه شیشې وي او لاندې دې اوبه وي حوض پکې و او په هغې کې میان و نو دې ته وویل شو چې یاره دغې محل ته داخل شه هغې محل ته راشه نو چې کله دې هغه غولی ولیده نو دې وي دا کې ډوبې اوبه دي نو هغه خپلې چې کومې پنډۍ راته ښکاره کړې ځکه چې څوک په اوبو کې روانېږي نو پنډۍ اوچتي کړي هغه پیسې اوچتي کړي پنډۍ ښکاره شي نو سلیمان علیه السلام ورته ویل دا اوبه نه دي دا محل دی او میین او دا جوړ کړی شوی دی د شیشو نه دا د شیشو محل دی تا ته اوبه ښکارېږي نو خپل هغه طاقت یې ورته وښو هغه دنیوي طاقت یې ورته وښو نو بس په دغې ټایم کې بس بیا دې اعلان وکړو د خپل اسلام قیل لها ادخل الصرح وویل شو دې ته چې داخل شه په دې صحن کې او په دې محل کې داخله شه فلما رأته حسبته لجة چې هر کله دې ولیده هغه محل او هغه د هغې صحن یې ولیده د هغې غولی یې ولیده نو دې ګمان وکړه په هغې باندې لجة د ډوبو اوبو چې دا خو ډېرې اوبه دي دا خو ګینه ډوبې دي نو پیسې راښکلې نو پنډۍ یې ښکاره شوې وکشفت عن ساقیها او دې ښکاره کړې دی او اوچتې کړې د هغه پیسې د خپلو پنډو نه نو سلیمان علیه السلام دې دغه خپل طاقت په حقیقت کې هغه خو و چې ما سره دومره یعنې مال او دولت دی چې ګوره زمونږ د ګټو په ځای باندې شیشې استعمالو او داسې محل مونږ جوړوی شو قال انه صرح ممرد من قوارير نو بیا بعضې کتابونه لیکلي چې دې دا پنډۍ ښکاره کړې سلیمان السلام بیا بل خوا وکتل چې نظر پې پرې نه وځي قال سلیمان السلام فرمایل انه صرح ممرد من قوارير بېشکه دا یو محل دی یو صحن دی ممرد من قوارير چې دا مین دی او برابر دی او جوړ کړی شوی دی د شیشو نه نو به بیا دې ته خپل دغه معلوم شو سلیمان السلام کمال دینی دنیوي د دنیا په لحاظ سره هم ښه اوچت بادشاه دی دین په لحاظ سره هم پیغمبر دی نو قالت دی اووي رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین اے زما ربا بېشکه ما ظلم کړی زیاتې کړی په خپل ځان باندې چې ما کفر کو شرک کو واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین ازم تابدار شما او ما اسلام راوړو ایمان می راوړو او تابدار شما د سلیمان علیه السلام سره د الله رب العالمین دپاره د الله نظام منم چې تابدار شوم د سلیمان علیه السلام سره یعنې چې څنګه هغه تابدار دی د مخکې نه نو دارنګې زم چې کوم یو تابدار شوم نو بس ټول مسلمانان شو نو دغه واقعه الله ذکر کړله د دغې دپاره چې یاره چاته حق ښکاره شي او دمکیو ته میلاو شي او هغه خپله اصلاح وکړي علاج وکړي لکه مریض دی هغه علاج وکړي لکه به د اپریشن نه بچ شي نو او که نه علاج نه کوي عزت کوي بیا به اپریشن کېږي نو دوی د هغې نه بچ شو د عذابونو نه بچ شو بیا د هغې نه پس سلیمان علیه السلام سره واده کړی که واده نه دی کړی یو عالم نه چا تپوس وکړو نو هغې وی بس چې کوم ضروري کیسه وه الله پاک هغه بیان کړه بس هغې پورې الله هغه قصه بیان کړه قرآن خو د قصو کتاب نه دی چې الله پاک خاموشي اختیار کړې ده قرآن خاموشه دی چې سلیمان علیه السلام سره واده بیا کړی که نه دی کړی نو موږ له څه پکار چې په دې کې خبرې کوو خو بعضې علما دا وایي تفسیر قرطبي لیکلي چې ضحاک رحمت الله علیه وایي چې سلیمان علیه السلام سره بیا واده کړی او بیا چې کوم دی د هغې په یمن کې د هغې هغه کوم حکومت و نو هلته کې هغه واپس هلته کې ورسوله هلته کې وله قلاګانې جوړ کړې محلات یې وله جوړ کړه او سلیمان علیه السلام په میاشت کې ویته هلته کې 3 ورځې به په یمن کې و او بعض علما دا وایي چې نه په شام کې ورسره بیا دلته کې پاتې کېده سلیمان علیه السلام په شام کې و نو دا ورسره دلته کې پاتې کېدله واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا
څلورم رکوع د سورۃ نمل خلاصه دا ده چې صالح علیه السلام قوم او لوط علیه السلام قوم هغوی نافرمانه وو، حق ورته ښکاره شوی و، فاسده ماده په هغو کې پخه شوې وه. څنګه چې دانه پخه شي بیا به د هغې او اندامونه څښا شي، بیا به د هغې اپریشن کړی کېږي. نو دارنګې صالح علیه السلام او د لوط علیه السلام قوم هغوی کې فسادات موجود وو، نو د دې وجه نه په هغوی باندې بیا الله عذابونه راوستلي دي. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا وخامخا په تحقیق سره ما لېږلی ثمودیانو ته رور د هغوی صالح علیه السلام، او هغه دا دعوت ورکړو چې الله نظام ومنئ، ان اعبدوا الله، دا چې عبادت کوئ د الله، دا الله نظام ومنئ. فاذا هم فریقان یختصم، فتنا سبا هغوی دوه ډلې شو چې د یو بل سره جګړې کول، اختلافات کول، څه مسلمانان شو څه کافر پاتې شو. قال صالح علیہ السلام تو فرمایل یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة، اے ما قوما ولی بتا دې سره تاسو غواړئ سیئه او عذاب قبل الحسنة، مخکې د ایمان او توبې وختلونه. ایمان نه دی به وی چې یاره که مونږ ایمان نه راوړو توبه نه وباسو نو هغه عذاب را باندې راوله، نو ته ورته وی ګوره دومره بېوقوفان یې، پکار ده چې توبه وباسئ، ایمان راوړئ، عذاب سره پاره غواړئ، او دوی به عذاب غوښتو. لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون، ولې تاسو بخښنه نه غواړئ د الله نه، یعنې ولې ایمان نه راوړئ، لپاره دې چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. نو بیا کتابونه لیکلي وو چې بیا دوی په قحط کې مبتلا وو، نو دوی به صالح علیه السلام ته وی دا ستا او ستا د ملګرو سپېروالی دی. نو صالح علیه السلام ورته وی چې ستاسو هغه د سپېروالي هغه سبب و هغه د الله په نزد دی، الله ته معلومه ده چې تاسو ولې سپېره یې، او تاسو داسې قوم یې چې تاسو له عذاب درکړی کېږي د خپلو ګناهونو د وجې نه. قالوا طیرنا بک وبمن معک، هغوی ووی چې مونږه بدپالینې شو په تا سره او په هغه چا سره چې تا کوم ملګري دي، وی ته او ستا دا ملګري نعوذ بالله، یعنې تاسو کې خیر وی نشته، تاسو وی سپېره خلک یې، لکه په مونږه قحط راغی، په مونږ کې اختلافات وی پیدا شو تاسو د وجې نه. نو قال صالح علیه السلام ته ووی طائرکم عند الله، وی هغه عملونه ستاسو لیکلي شوي دي د الله په نزد، یعنې الله ته معلوم دي، د الله فرشتو لیکلي. یا طائرکم، وی هغه سبب د سپېروالي ستاسو عند الله د الله سره دی، د الله په علم کې دی چې تاسو ولې سپېره یئ، دا ستاسو د کفر وجه ده، وی زمونږ د وجه نه سپېروالی نه دی. بل انتم قوم تفتنون، بلکې تاسو داسې یو قوم یې چې تاسو له عذاب درکړی کېږي د ګناهونو ستاسو د وجې نه. او الله تعالی فرمایي چې بیا په دغه ښار کې د حجر 9 کسان پکې وو سردارانو چې فسادات به کول په دغه ځمکه کې، یوازې په دغه کلي کې نه، په نور علاقو کې به یې کول، او اصلاح پکې اړوونه. بعض خلک دا چې فسادات هم کوي خو لیکن اصلاح هم کوي، لیکن دوی ګډ سره اصلاح نه وه، دا دوی سرداران 9 کسانو. نو وکانه فی المدینه 9 رهط، رهط اصل کې یو قوم ته ویل کېږي، نو دا 9 کسان یادي، خو دا یو کس داسې و چې د هغه سره خپله ډله وه، سردارانو خپل مال او دولتو سره و، لکه داسې و چې لکه 9 قومونه و، نور 9 سردارانو. نو الله فرمایي وکانه فی المدینه 9 رهط، و په دغه ښار د حجر کې 9 کسان، 9 سړي، یفسدون فی الارض ولا یصلحون، چې فسادات کول په دغه ځمکه کې او د اصلاح کار نه کو، ولا یصلحون، اصلاح نه کوله او صحیح کارونه نه کول، بس فساد پکې وو، اړو خیر پکې وو نه. ناوی په هغه 9 کسان سردارانو په خپل منځ کې یو بل ته ویل که قسمونه وخورئ په الله باندې چې خامخا به مونږ دې د شپې قتل کوو، او د ده چې کوم ملګري دي مسلمانان د ده اهل، او بس بیا که د ده وارثانو چې کوم کافر ملګري دي زمونږ خو د ده خپلوان دي، نو که هغوی تپوس کو چې زمونږ د خپله ولې مړ کړو، نو مونږ ورته وایو چې یاره بس مونږ خو هلته کې نه وو، مونږ خو سره خبر نه یو. نو په دې طریقې سره دوی سازشونه وکړو، په الله پاک وایي ما مو سره تدبیر وکړو، الله وایي ما مو سره
پټ چې کوم دی یو تدبیر وکړ دوی خبره نه و ملایکې پسې الله راولېږلې بعض علما بس په ځمکه کې ښخ شو او بعض علما وایي چې یو ګډ چې کوم دی په دوی باندې راتاو شو او ټول مردار شو قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله نو قالوا هغوی وی په خپل میان کې هغه نه سردارانو یو بل ته وی تقاسموا بالله وی قسمونه خو په الله باندې دا الله په نوم قسم وخوري لنبيتنه واهله چې خامخا موږ یې قتل کوو د شپې دا صالح علیه السلام او د اهل د چې کوم مسلمانان مرګري دي متعلقین او بیا چې کوم کافر خپلوان دي هغوی تاسو کو ثم نقولن لولي بیا خامخا مونږ وایو د دوی هغه نگرانانو ته دوی هغه خپلوانو متعلقین ته وارثانو ته ما شهدنا مهلك اهله جنو حاضر شي مونږه هغه زید هلاکې دو اهله دا خپلوانو د دوی چې دا صالح علیه السلام چې تاسو خپل دي او دا نور مرګري د دوی هلاکې دو او د دوی د قتل کېدو هغه ځای ته مونږ حاضر شوي نه یو موږ خو خبره نه یو وإنا لصادقون بشک مونږ خامخا رښتینی یو نو بس دا ته ورته وایي چې خبره به ختم شي وي دا غوینه به بچ شو او دنه بخلاص شو نو الله فرمایي ومکروا مکرا او دوی سازشونه وکړه سازش کول د شپې مشورې وکړه چې صالح السلام شهید کوو ومکرنا مکرنا الله ایمان تدبیر کول الله ایمان تدبیر کو چې دوی ته خبر نه وغه ګټه په الله راتا وکړه ملائکه په الله راولېګلې وهم لا يشعرون او دوی پویدنه دوی ته د الله تدبیر دا غنه خبرم نو الله اپریشن وکړه الله عذاب پر راولېګو لکه چې دوی مثال تاسو لکه خراب دانا خراب اندامونه نو چې څوک کینسر شي او اندامونه خراب شي وګا دا اپریشن کړي کیږي نو دا رنګ چې عقیده ګډه وړي او ټیکيږي نه نظام نه مني بیا الله اپریشن بیا کوي عذابونه په دنیا کې بیا راوستي شي الله يفنظر كيف كان عاقبه مكر بس وګورا سوچو چې څنګه انجام د سازشونو د دوی الله بیا انجام بیا څه شو هغه دا شو چې ان دمرناهم وقومهم اجمعين چې بشک مونږ دوی هلاک کړیو او قوم د دوی ټولو فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا پس الله تغفور نه دوی دي خاویه چرا پریوتی دي بما ظلموا په سبب د ظلم کول د دوی چې دوی کفر او شرک او الله وی هغه کندرات ته پاتې شو هغه کورونه اوس پراته دي یا خاویه چې هغه خالدي هغه کندرات او کورونه دوی خالدي نو فیتون کو نه خالی پاتې شو دا خو د ظلم د وجنا نو الله بیا اپریشن کوي شم کنه ګورا کورونه ته پاتې شو هغه کورونه بیا راتاو شو ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون بشک بده کې خامخا نخری الله د قدرتونو د هغه خلقو د پاره چې څوک پوېږي چې څوک د عقل نه کار اخلي او چې چا ځان نه زناور جوړ کړي نو هغه سوچ نه کوي چېرته زلزلہ ولې رااله دا سیلاب ولې راغی بس دا خو بګین اثر راغلی نو او باید سره چې ډېر دغی کنه یره وی خلک خراب شوی دی ځان خبر نه کوي ځان تپوس نه کوي بیا نور خلک یادي وانجینا الذين امنوا وكانوا يتقون الله ایمان نجات او خلاص ورکړه هغه خلکو چې ایمان راوړیو او هغه پرهیزګاری کوله ځان کفر او د شرک نه بچ کو د نافرمانی نه بچ کو نو دا څلور زره کسانو صالح علیه السلام مرګور له الله نجات ورکو او په نور باندې هغه چغه وهلې شولا په نور قوم باندې او هغه سردارانو باندې خواغه ګټ راتاو شو یا په مکه کې دن نشو الله فرمای ولوطا اذ قال لقومه او یاد کړي لوط علیہ السلام داغه قصه یاد کړي هغه وخت چې هغه ویو خپل قوم ته هغه خلکو کفر او شرک وو لواتت څنګه او الکانو سره بدکارای لوط علیہ السلام خپل قوم ته وی اتاتون الفاحشه آیات سورات لکوي به حیاي کارتا وانتم تبصرون په دې حال کې چې تاسو خپويږئ چې دا به حیاي دا
وانتم تبصرون خو عقل لري دا به حیاي دا یا وانتم تبصرون حالانکه تاسو اینه ښکارا په ښکارا په مجلس کې به هغه ګناه کوله ښکارا په ښکارا د خلکو نه به شرم هم نه کوو وي دومره به حیا شوي انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء آیاتاسو خامخارات لکوي سړو ته د سړو سره بدکارۍ کوي شهوتن د وجه داغي شهوت او د خواهشات او د وجنا علاوه د زنانونه چې الله پاک زنانه پیدا کړي او په جایز طریقې سره داغو تر خواهش هغه پوره کول جایز دي لیکن تاسو هغه پریخي دي او سړو سره بدکارۍ کوي لکه اوسم ډېر ګناهونه شروع دي الله دې رحم وکړي بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو داسې یو قوم یې چې پوهېږئ نه جاهلان یې د خپل انجام نه خبر نه یې چې څه به کېږي نو هغوی به دا جواب ورکوه وی دا پکې لا پاکان راغلي دي ځان ته پکې ویلا ښه وي او ځان ته پاکان وي بس دې کړي نه وي وباسئ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم پس نو جواب د قوم دغه مگر دا چې ویل چې وباسئ تاسو یو بل ته وي وباسئ دال مرګري د لوط عليه السلام سره د لوط عليه السلام نه د دې کلی تاسو نه دا وباسئ او دا ځان ته کوم دی پاکان وي انهم اناس يتطهرون بشک دوی داسې خلک دي چې دوی ځان پاک ساتي ځان ته پاکان وي او موږ ته پلیت وي دا د کین نه وباسئ نو بس بیا په دوی باندې جبرئیل السلام الله را لېږلی دی هغه کلي کې اوچت کړي لکه بیا واقعه تېره شوې ده او لوط علیه السلام او د هغه چې کوم ملګري مسلمانان وو هغه لوریانې وي الله هغوی له خلاصۍ ورکړو او چې کومه بیبي وه منافقه هغه هم چې کوم دی ورسره تباه شو فانجیناه واهله الا امرأته پس الله فرمایي ما نجات او خلاصۍ ورکړې وه هغه ته او د هغه اهل ته مسلمانانو ملګرو ته مگر دا هغه بیبي ته الا امرأته هغه کافره و منافقه وه او په ظاهر کې مسلمانه وه خو نور به منافقت کو قدرناها من الغابرین الله ما فیصله کړې وه د هغې د باقي پاتې کېدونکو نه چې دا باقي پاتې کېږي او په عذاب کې به مبتلا کېږي الله ما دا فیصله کړې وه د هغې په باره کې وامطرنا عليهم مطرا ما را ورولې او په هغوی باندې یو قسم باران د ګټو باران پې الله وکړو الله یې اپریشن وکړو بیا فاسد خلک ختمه دا جهاد هم د دې دپاره وي چې دا فسادیان خلک ختم شي وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین الله پس ډېر خرابو هغه باران دغه يرولو شو دغه خلکو باندې بیا چې کوم باران شوی دی الله پاک هغه خطرناک باران هغه د ګټو باران الله دې موږ پناه ورکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون سورة النمل پنځم رکوع شروع شولا پدې کې الله پاک تذکیر بآلاء الله کوي الله پاک پکې خپل نعمتونه را یادوي چې ما دا نعمتونه کړي دي او دا نعمتونه کړي نو مطلب دا دی چې داسې الله پاک دې هغه نعمتونه کړي چې داغه نه څوک نافرمانی کوي حق خبره ته واضح شي او داغه نافرمانی کوي نو بیا هغه له سزاګانې ورکول او د داسې خلکو اپریشن کول یعنی هغوی د عذاب ورکول وردا د انصاف نه دا خبره خلاف ده ان دا د انصاف نه دا خبره ور بیا خلاف نه ده چې څوک د الله پاک او چې هغه نعمتونو والدي داغه نافرمانی کوي حق خبره ته واضح هم شي او دا غیر باوجود نافرمانی کوي نو دا چې کوم ظلم نه دی چې په هغوی باندې عذابونه راشي نو الله تعالی فرمایي چې اے نبی علیہ السلام ووایه چې ټول تعریفونه الله لره دي او دا الله پاک په هغې بندګانو چې الله پاک غوره کړي دي
چې انبیاء علیهم السلام دي نور نیکان بندگان دي نو پاغه ټول باندې سلامونه وي او الله پاک فرمای الله خیر اما یشرکون چې آیا الله پاک کوم دی هغه غوړه دی او کنه دوی د الله سره چې کوم بوتان شریکي نو دا چې کوم دی غوړه دی کنه الله پاک غوړه دی نو ښکاره خبره ده چې الله پاک کوم دی هغه د عبادتونو لایق دی لکه هغه احسانات کړی دي د دې وجنه احادیث مبارکو کې راغلي تفسیر مدارک هم لیکلي چې نبی علیہ السلام بکره دا آیت ولوستو چې الله خیر اما یشرکون نو نبی علیہ السلام بدا فرمایل چې بل الله خیر بلکې الله پاک چې کوم دی هغه غوړه دی او ابقا هغه ډیر چې کوم دی ان الله پاک باقی پاتې کیدونکې دی واجل واکرم او الله پاک ډیر عزت والا دی او ډیر احسانات والا دی او بیا به الله پاک خپل قدرتونه ذکر کوي نو د دې وجه علماء کرام فرمایي چې دا آیت یو قسم دا الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى دا یو قسم خطبه ده لکه څنګه چې جمعې پوره خطبه ویل کېږي او بیا په هغه کې اهم خبرې احکامات بیانېږي دا یو قسم خطبه ده او شاته بیا د الله توحید هغه مضامین بیانېږي او هغه مقصدی خبره چې کوم الله پاک ذکر کوي او بل طرف ته الله پاک فرمایي چې مخکې واقعات هم ذکر شو دغه قصې واقعات ذکر شو چې په نیکانو خلقو له الله پاک نجات ورکړ خلاصې ورکړ او په نافرمانو باندې الله عذابونه نازل کړو نو ووایه چې الحمدلله چې نیکانو له الله پاک خلاصې ورکړو او د نافرمانو خلقو الله پاک اپریشن وکړو الله په عذابونه را نازل کړو قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ويا نبي كريم صلى الله عليه وسلم جتول تعرفون الله لربي او سلامون دی لا الله پاک بندگان او آغا بندگان اصطفى چې الله غوړه کړو پاک ټول پیغمبرانو باندې سلامون دی لوط علیہ السلام باندې صالح علیہ السلام موسی علیہ السلام وغیرہ سلیمان علیہ السلام الله خیر اما یشرکون آیا الله پاک غوړه دی او کنه هغه چې دوی د الله سره شریکي د دوی د معبودان غوړه دي ښکاره خبره ده چې الله پاک غوړه دی لکه چې دا شاته انعامات چا کړی دي چې کوم تذکیره کیږي امن خلق السماوات والارض الله فرمایي چې آیا د دوی د خدایان غوړه دي او کنه هغه ذات چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي وانزل لكم من السماء ماء او الله نازل کړی تاسو لپاره د اسمان له طرف نه اوبو باران چې کوم دی الله وری د دوی د معبودان او د دوی د خدایان د اسمانونو نظم کې دا پیدا کوي شي یا باران کوي شي فانبتنا به حدائق ذات بهجه فسراتو کولی ما الله وی په دغه اوبو سره او په دغه بارانونو سره هغه باغی چې ذات بهجه چې کولی والدی حسن والدی ذات بهجه هغه باغی چې حسن والدی کولی باغی چې الله راټو کولی دي او الله پاک فرمایي چې تاسو او دا ټول مخلوقات راجم شي تاسو خو کوم یو بوټه راخېجوي نشي یو بوټه لا میوه کول او بیا غ په کار راتلل دا خورو کوي نشي ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الله وی ممکن ندی تاسو لپاره دا چې تاسو را اوټو کوي دا غیغه ونه دا غیغه ونه دا غی باغچو هغه ونه دا تاسو را ټوکوي نشي دا پیدا کوي نشي دا الله پیدا کوي الله پکې میوه کوي نو د دې وجه نه الله سره شرک نه کوي دا الله نظام به منای الہ مع الله آیا بل معبود هغه شته د الله سره بل معبود حقیقی شته نشته دی یو معبود حقیقی دی بل هم قوم یعدلون بلکې الله وی دا مشرکان چې دا خلق پی چې دوی د الله سره برابرۍ بل څوک خپل هغه معبودان د الله سره ګوره برابر کړي او د حق نه کوم تجاوز کوي امن جعل الارض قرارا او کنه څوک دا چې دا چاغه ګرځولې د ځمکه زید قراری د ځمکه دا چا ودرولې چې په دې اوسېدل کې دیش ډېر سخت هم نه ده ډېر نرم هم نه ده دا چا کړی دي
وجعل خلالها انهار او الله ګرځولي او پیدا کړی دې په مینس کې دا نهرونه او دا لختی او دا نهرونه الله پیدا کړی وجعل لها رواسي او الله ګرځولي دغه اسمکه لپاره مضبوط غرونه لازم کړه کیږي نه لکه څنګه چې زلزلې په ټیم کې بیا ډکیږي کدا غرونه نه وي بیا به تاسو ډکېدله وجعل بين البحرين حاجزا والله ګرځولي الله پیدا کړی د دواړو سمندرونو په منځ کې چې یو تریو دی ادابل تریو نه د دواړو په منځ کې الله پیدا کړی حاجزا هغه پردا او یو بل سره یو ځای کېږي نه او په منځ کې پکې د ځمکې دي یو سمندر یو ځای کې دی بل ځای کې او که یو ځای شي نو بیا هم چې کوم یو بل نه جدایي د الله په قدرتونو سره هغه یو چې کوم دی تریو یو بل تریو نه وي حالانکه وبې یو ځای روانې وي نو دا کارونه چا کړي دي دا بل څوک کوي شي الہ مع الله آیا بل معبود هغه شته دی د الله سره نشته دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دې خلکو هغه پوهیږي نه په توحید باندې دا الله غ توحید هم نه کوي اکثر چې کوم شرک کوي اما یجیب المضطر اذا دعاه او الله پاک فرمایي چې هغه څوک دی چې انسان ډیر مجبور شوی او دا الله نه سوالونه کوي او دا الله پاک له بیا دعاګانې قبلې او تکلیف تلر کی دغه ذات څوک دی بل څوک شته یو الله چې هغه دعاګانې قبلې او تکلیفونه صرف یو الله چې کوم دی هغه لري کوي د دې وجنه یو شاعر وی کنه ضرب لا یاری مخواه از هیچ کس ځان کې نبود جز خدا فریاد رس په تکلیفونو کې امداد د بل چا نه مغواړه ځکه د الله نه علاوه بل څوک هغه تکلیفونه لري کوونکی نشته او فریادونه قبلونکی دعاګانې قبلونکی بل نشته غیر حق را هر کې خوانه د ای په سر کی صدر عالم ازو گمراه تر و د الله نه علاوه چې څوک بل څوک راغلي بل چا نه امدادونه غواړي د بل چا نظام مني دا غنه وقت گمراه بن نشتا از خدا هر چه خواهی ای پسر نه صدر دستی خلائق خیر و شر او د خدای نو یو غواړه چې څه غواړي ای الکا ای ځوانا چې څه غواړي غدا الله نه غواړه د مخلوق په لاس کې خیر او شر ګوري نشتا د دې وجنه کتابونو لیکلي چې یو سړی مالک ابن دینار رحمت الله علیه لراغه او ورتوی انا اسالک بالله ان تدعو ولي فانا مضطر ډیر مجبور یم مضطر یم او دا الله د پاره زمانہ ما د پاره سوال وکا ما د پاره دعا وکا نو هغه وی چې ته ځان ته مضطر وای چې ډیر مجبور یم وی دا الله نه سوال کوا لکه فانه يجيب المضطر اذا دعاه چې کله یو مضطر انسان یو مجبور انسان د الله نه سوال کوي الله چې کوم دې په قران کې وایي چې دعاګانې قبلو ما چې دعا په طریقې باندې وي او دغه شروط برابرۍ نو الله پاک بیا دعاګانې قبلې نو الله پاک تاسو را معبودان د چا فریاد لرسېدې شي د چا تکلیف لري کوي شي او الله غزا ته چې تاسو خلیفګان په ځمکه کې ګرځولې تاسو له سکونت درکړې دي او تاسو له طاقت درکړې دا څه بل فوښتا اما یجیب المضطر اذا دعاه او کنه صوت هغه چې هغه قبل اول کې دا مضطر دا مجبور انسان هغه دعاګانې قبلې په هغه وخت چې هغه ان دا هغه نه کوم دی سوال کوي اذا دعاه چې هغه په هغه وخت کې یعنی چې هغه مجبور انسان دا هغه نه سوال کوي نو څوک دې داسې کس چې هغه دعاګانې قبلې هغه الله پاک دې ګوره ها ويكشف السوء ولري کوي تکلیفونه ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځوي تاسو خلیفګان په ځمکه کې هغه څوک دی هغه صرف یو الله دی چې د مستر انسان د مجبور انسان چې بالکل مایوس شوی نا امید شوی داغه دعاګانې الله قبلې او تکلیفونه دې لري الہ مع الله آیا الہ او معبود شته د الله سره بل معبود حقیقي شته نشته قلیلا ما تذکرون ډیر کم تاسو د سوچ نه کار اخلئ الله وی اکثر خلک د سوچ نه کار نه اخلي ښا او دا رنګ بل څوک دی چې بده تیارو
د شپې په تیارو کې یا د ورځې چې کوم دی په سمندرونو کې په بیابانونو کې چانه لار روکه شي نو دا لارو ته بیا څوک وي په دې ستورو سره په دې علامو او په دې غرونو سره دغه الله دی ګورئ او دا بادونه چې رالیږي د باران نه مخکې او د خلکو تمه پیدا شي دغه څوک دی دغه یو الله دی امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر او کنه څوک دی داسې کس چې هغه رهنمایي کوي هدایت کوي تاسو ته په دې تیارو د وچه کې او د سمندر کې د شپې چې کوم دی تیارې وي په وچه کې څوک ګیر وي په سمندر کې وي یا د ورځې کې په دې کې دا لارو ته څوک ښیي دا علامونه د ستور نه څوک دا ته الله ښیي دا ستوري چا پیدا کړي دا غرونه چا پیدا کړي د غرونو نه خلک چې کوم دی لارې معلوموي چې پلانکې علاقه دې خوا ده دغه ذات څوک دی دغه یو الله دی ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته او څوک چې هغه رالیږي دا بادونه زیر ورکوونکي د الله د رحمت او د باران نه مخکې الہ مع الله آیا بل معبود حقیقي شته د الله سره بل معبود د الله سره شریک نشته تعالی الله عما یشرکون وجد الله پاک ته الله د هغه نه چې دوی د الله سره شریکي الله وی دا دوی چې ما سره کوم شریکان ګرځول لا بوتان موتان لا زما شریکان نشي کېدی امن یبدأ الخلق ثم یعیده او کنه څوک دا داسې کس چې هغه ابتداءً پیدا کوي دا مخلوق او بیا واپس کوي به دغه مخلوق داسې ذات څوک دی چې اول هم پیدا کړی وي او بیا به دوباره پیدا کوي دغه یو الله دی بل څوک نشته او څوک دی داسې کس چې رزق درکوي تاسو ته من السماء والارض د اسمان طرف نه بارانونه چې کوم دی راوري او د ځمکې د طرف نه رزق درکوي دا پیداوار کیږي دغه ذات څوک دی چې تاسو باندې بارانونه کوي تاسو را پیداوار کوي فصلونه پیدا کوي دغه صرف یو الله دی نو دغه الله سره بل حکمران شته بل د عبادتونو لایق څوک شته سره نشته الہ مع الله آیا بل معبود شته د الله سره نشي کېدی قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې پیش کړي او خپل دلیل کتا سورشتینی یې نو په دې خبره دلیل پیش کړي کنه چې الله سره شریک شته قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله او یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې علم نلري هغه سوچ په لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله چې علم نلري هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي هغه علم نلري د غیب الا الله سوا د الله نه یعنی په اسمانونو کې څوک دي او په ځمکو کې دي دوی د غیب علم نشته صرف یو الله د کوم د غیب علم دی او دی وجه عائشہ رضی الله عنها غیب فرمایل من زعم ان محمدا يعلم ما في غد چې څوک دا ګمان کوي چې نبی علیہ السلام ته د سبا علم دی او د غیب علم ته دی فقد اعظم على الله الفريا نو د په الله باندې ګوره غټ دروغ وي لکه چې الله فرمایي چې د غیب علم بل چاته نشته نو علم نه لري هغه سوچ په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دغه د غیب علم نه لري سوا د الله نه صرف الله ته کوم دی د غیب علم دی هغه عالم الغیب دی وما يشعرون ايان يبعثون وما يشعرون ايان يبعثون او د خلق ته پته نشته د شعور نشته پته نشته ایان یبعثون چې کله به دوی دوباره جمع دی کړي کېږي پورته کړي کېږي با دا پته ګوره چاته نشته چې بیا به دوباره دا مخلوق کله پورته کېږي کله به جمع کېږي دا صرف یو الله ته معلوم ده د غیب او علم صرف یو الله ته دی او د قیامت صرف علم یو الله ته دی د ټولو غیبو او الله پاک فرمایي چې اصل کې خبره ده چې د دې مشرکانو د دې کافرانو د آخرت په باره کې بس علم د دوی کوم دی هغه ختم دی دوی د آخرت په باره کې بس د دوی عقل کار نه کوي او د دوی علم کار نه کوي د دې وجه دوی په شکونو کې دي څوک انکار کوي څوک څه کوي بل ادارک علمهم فی الاخره
الله فرمای بل دارکا بلکې ختم دی علمهم علم د دوی په اخرت په اخرت مبارکه ان اخرت مبارکه د دوی علم فنا دی ختم دی دوی ته اخرت مبارکه هیڅ معلوم نه دي چې د اخرت مبارکه دوی عقل کار نه کوي دوی علم نشته نو دې وجنه او وحی خو منینا پیغمبر خبر خو منینا نو دې وجنه په انکار کې دي او په شکونو کې دي بل هم فی شک منها بلکې دوی په شکونو کې دي د اخرت مبارکه بل هم منها عمون بلکې دوی د اخرتنا وړاندې دي الله وجود د زړه چې کوم دی وړاندې دي وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا لا شپږم رکوع شروع شوه سورته نمل د دې بس خلاصه ده چې دا د حق نه کوم منکر دي او دا کوم ځديان خلق ته نو دوی چې کوم نه بدلې نه مانی چې بیا به کوم نه بدلې میلاویږي او ثوابونه به میلاویږي عذابونه به میلاویږي نو الله پاک هغه خلکو باندې رد کوي وی کافران اذا كنا ترابا وآباؤنا آیا په هغه وخت چې مونږه خاور شو زمونږ پلاران نکونه ائنا لمخرجون آیا مونږ به بشکه خامخا دوباره را وخت کله کیږو لمخرجون خامخا را وخت کله کیږو باندې جمدی بیا به جمدی کیږو نو دوی بل دینه انکار کوو چې مونږه خاور شو پوټي پوټي شو بیا به مونږه جمدی کیږو او دا د خوانه چې کوم دا خبره زمونږ پلاران نکون ته دا خبره کړې کیږي یو کس خو چې کوم دنیا ته واپس را نه غي نو به وقوفانو کنه لکه چې پیغمبران ته کوم خبره کوي نو دا غیر پر خپل ټیم دی دا دوباره جمدون لپاره په دنیا کې څوک واپس نه راځي لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل خامخا به تحقیق تر وعده کړی شوی دی د مونږ سره د دې خبرې چې دوباره ژوندون دی او خلق به جمع کیږي مونږ او زمونږ پلارانو نه کوو سره من قبل مخکې د دینا او دوی به دا خبره کوله د کافرانو ان هذا الا اساطير الاولين چې نه دا خبره د دوباره ژوندون دا خبره مگر من غلط کیږي د ځان نه جوړ کړی شوی کیږي وړم بنو خلقو دی دا خو ځان نه وی کیږي دي نو الله پاک ته فرمای قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين دوی ته وایا چې په دې ځمکه کې لاړ شي سفر وکړي شام ته لاړ شي بل خو لاړ شي د مجرمانو انجام څه شو سوچ وکړي هغه کندرات پراته دي هغه علاقه اړولې پرتی دي او چې هغه الله پاک یعنی عذابونه په دنیا کې راوستي شي هغه عذابونه په آخرت کې راوستي شي او دوباره چې کوم دی هغه جمع کولم کوي شي قل سيروا في الارض وایا چې وګرځي پزماکه کې شام تلار شي نور خلار شي فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين پس نظر کوي او سوچ کوي چې څنګه یو انجام د هغه مجرمینو او د هغه خلکو چې پیغمبران به دروغجن کول دا کوئی انجام څه شو او نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای چې غم جن کېږه ما چې کوم خلک کفر کوي او تنګېږه ما ولا تحزن عليهم او مغم جن کېږه په دوی باندې ډېر غم جن کېږه پسې ما ایمان نه راوړي ولا تكن في ضيق مما يمكرون او مکېږه ته بتنګي کې د هغه نه چې دوی کوم سازشونه کوي نو د بتنګي نه سینه بتنګي نه خپل کار وکړي او مهنت په دوی باندې کوي چې انسان نه مني اجدا خبره ده ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين او اذا كافرون چې کله به اذا وعد العذاب ان كنتم صادقين کتا سورشتنی یې کتا سو مسلمانان رښتینی تاسو عذاب برازي عذاب برازي دا به کله وي قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وایا چې امید ده او شاید ان يكون ردف لكم چې وی چې پیوشه وی او نږدې شي وی تاسو ته بعض الذي تستعجلون بعض هغه خبره چې تاسو تابع کوي په هغه کې ان ورته وایي چې امید دې چې هغه تاسو کوم شی په تادې سره واړی هغه عذاب تاسو غواړئ نو کې دې شي هغه تاسو ته نږدې شوی وي او دغه شانته وشوله
په بدر کې چې کوم دی په دوی باندې هغه عذاب په دنیا کې راغی دارنګه قبر کې باغ عذاب راځي رتفرکم بعض الذي تستعجلون چې هغه عذاب چې تاسو پتا دې سره غواړئ اما تاسو پورې نږدې شوی دی علما فرمایي دا عذاب قبر یادي د قبر عذاب هم ورنږدې دی دا رنګ د آخرت عذاب هم چې کومې سلري نه دی هغه نږدې دی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ بشک پروردگار سا خامخا خاوند فضل مهرباني د په خلکو وسو کو جره عذاب کو ناراضي امغه ګناهونه کو عذاب کو نشتا نو الله پاک دې مهرباني والا امکانا عذاب په ذکر زر زر نه راولا ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د دوی شکر نو باسي د الله د فضل د الله د مهرباني وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُم وَمَا يُعْلِنُونَ بشک پروردگار تا خامخاب علم لري د هغه چې پټوي د دوی سینې او هغه چې دوی کوم خبر ښکارا کوي وما يعلنون کوم خبر ښکارا کوي کوم سینې کې او پړونو کې کوم خبرې پټې پرتی دي الله د هغه ټول علم دی څو پټې دی نشي وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين او الله وینشتره یو پټې دن کې شي که په اسمانونو کې او که په زمکو کې که یو ډېر پټ شي وي کنه د خلقو په نظر کې ها الله د خو هیڅ پټ نه دی غائبتن یو ډېر یو شی وي په اسمانونو کې په زمکو کې ډېر پټي د خلقو نه خدغه پټ شی چې کوم دی الله تخکار دی الله په علم کې دی وما من غائبة في السماء والأرض او نشتره یو ډېر پټې دن کې شي چې د مخلوقات نه غایب وي او د خلقو نه ډېر پټ وي خلقو ته معلوم نه وي که په اسمانونو کې او که په ځمکو کې الله وی دا ټول نه دي مګر الا فی کتاب مبین مګر دا د الله په علم کې دي الا فی کتاب مبین دا په لوح محفوظ کې هغه لیکل شوی دي او الله تعالی فرمایي چې دا قران کریم خو ډېر د برکت کتاب دی او الله پاک چې کوم دې د فیصلو لپاره لګلې او د هدایت لپاره الله را لګلې ګوره بني اسرائیل چې ځان ته پوهه وي په دې قران کې د ټولو خلکو دغه پوهه خلکو لپاره هدایت دی چې هغه په کوم اختلافات کوي د عیسی علی السلام په باره کې بني اسرائیل یا په نورو مسلو کې دا قران په ټولو کې ولا فیصله کوي دا داسې کتاب دی ها نو دې شکریا ادا کول پکار دي ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل بشک دا قران کریم بیانې په بني اسرائیل باندې اکثر الذي هم فيه يختلفون اکثر هغه خبره چې دوی پاره کې اختلاف کوي نو الله پاک دا قران کریم خو امیانو د پاره سکه د مکه د خلکو چې هغه امیین او انپړ خلکو دا غو د پاره سکه د بني اسرائیل د پاره چې هغه پوهه خلکو اهل کتابو دا قران کریم دا غو د پاره غوړه هدایت دی او هغه د کوم دی هغه بیان کوي وانه لهدى ورحمه للمؤمنين بشک دا قران کریم خامخا هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو نو هدایت او رحمت ته ټول د پاره دی او مؤمنانو ته پیدا واغستله نو ځکه الله پاک مؤمنان یاد کړی دي ان ربک یقضي بینهم بحکم بشک پروردگار صاحب فیصله کوي د دوی په منځ کې بحکمه په خپل عدل سره په خپل حکمتونو سره الله بیا په فیصله کومه عملی فیصله ذکر دلیل پر لحاظ سره فیصله په دنیا کې شوی ده الله ته معلوم دي الله دا خبره بیان کړي چې کوم خلک په حق دي کوم په ناحق دي نو دا فیصله خو الله په دنیا کې کړی ده چې نیکان خلک په حق دي او کامیاب دي او نافرمان خلک په ناحق دي او عذابونه به راځي خو بیا به کوم دی الله پاک عملی فیصله کوي نیکان خلک به جنت ته بوځي او نافرمان به دوزخ ته وهو العزيز العليم الله غالب له علم والده فتوکل على الله پس بروسه کوا په الله باندې په الله باندې توکل کوا خپل کارونه هغه ته وسپاره انسان خپل مهنت کوي او نتیجه به کوم دی الله تسپاري نتیجه الله په لاس کې ده انك على الحق المبين بشکته اے نبی اسلام په حق باندې دا په حق چې هغه ښکار دی المبين ته بالکل په حق باندې غمجن کېږي بنا مهنت پکای او په الله په باور وکای او خپل مهنت پکای او غمجن کېږي بنا او الله تعالی فرمایي چې لکه دا کافران د دې مثال داسې دی لکه مړو نو مړی ته کوم دی چې انسان خبرې کوي نو هغه اورن
لیکن هغه ته خو پیدا نه ورکوي که نه ځکه د هغه د عمل ټایم خو ختم شه که نه دارنګه الله پاک دا کافران یو قسم کاڼه دي نو چې یو کون انسان دی او چې کله شام کی او روان شي او ته چغې وای نو هغه به واوري دارنګه دا کافران یو قسم کاڼه دي د دوی وډونه چې کوم دی د هغه غوږونه چې کوم دی کاڼه شي او الله پاک دا رنګ دا کافران دا کوم خاص کافران چې دي ابو جهل او چې دا الله په علم کې واجب دا په کفر باندې مري نو الله پاک فرمایي دا کې سم وړاندې دي نو دې وړاندې هم چې کوم دی هدایت نشي کولای او دوی په لار باندې نه راځي نو دا الله پاک د کافرانو مثال لکه د مړو ورکړی دی څنګه چې مړي ته چې کوم دی اورېدل هغه پیدا نه ورکړي نو چې څنګه چې کوم مړو ته یعنی اورېدل پیدا نه ورکړي ځکه د هغوی د عمل هغه ټایم ختم شوی وي نو دارنګې دې خاصو کافرانو ته الله وي دوی ته چې کوم دی دا هدایت پیدا نه ورکوي ولیکن محنت ته خپل کوي الله به تعالی ثواب درکوي او باقي دا خبره چې مړي اوري که نه اوري دا ځان نه یو مسله ده بیا ښه اکثر علما وایي چې مړي چې کوم دی هغه اوري لیکن عمل خو نشي کولی که واوري نو عمل خو نشي کولی امام سیوطی رحمت الله علیه یو شعر ویلی سماع موتا کلام الناس قاطبة قد صح فيها لنا الآثار بالكتب و د مړو اورېدل چې د مړو د خلکو دا خبرې اوري که نه اوري د مړو دا مړي چې کوم دی د انسانانو د خلکو دا خبرې اوري که نه اوري نو د سماع الموتا د مړو دا اورېدل د خلکو خبرو لره وي په دې کې آثار راغلي دي په دې کې روایات راغلي دي چې مړي ګوره اوري وآية النفي معناها سماع هدى لا يقبلون ولا يسمعون للأدب او چې کوم آیتونو کې راغلي چې را مړي ناوري نو دا غي مطلب دا دی چې ان هدایت نه قبلي لکه د عمل ټایم ختم دی او اوس چې کوم دی هغه راغ اورېدل پیدا لکه نه ورکي نو الله پاک فرمایي چې دا کافرانو دی مثال لکه د مړو دی انک لا تسمع الموتى بشکت اے نبی علیہ السلام ناو روي دی مړو ته ان دې کافرانو ته چې لکه د مړو په شان دي نو ته دوی ته ناو روي ان دوی له فائدہ نه ورکي لکه څنګه چې مړو بیا فائدہ نه ورکي ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين او ناو روي ته دې کانو دا اغرا بلل د دوړو نه کوم دي هغه کان دي دړه وګونه نو دې کانو دا الله پاک ته ناو روي اذا ولوا مدبرين فاغ وقت چاغوي واپس شیشا کون کی چې لکه اوس یو کوم انسان دی وغه واپس شو ستانه مخم ګرځي بلخوا تا ته ګورم نه واپس شوی دی شا کړم دا او ذدی انسان دی نو هغه به ووري نو دا رنګ دې کافرانو مثال دی او دا رنګ دې کافرانو مثال لکه دا راندو دی نو دلته به انسان سره راوخی وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم او نه ته نبی اسلام هدایت کوونکې دې راندو ته د گمراهو د دوی نه دوی یو قسم وړاندې دي نو ته دوی ته لار چې کوم دی په لار راوستې نشي دا کوم خاص کافرانو چې الله ته معلومه وه چې دا ایمان نه راوړي ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون تناوروي یعنی ستا اورول پیدا نه ورکوي مگر هغه چاته چې څوک ایمان لري زما په آیاتونو فهم مسلمون پس هغوی تابعدار وي چې څوک د الله په آیاتونو باندې ایمان وي او هغې ته تابعدار وي نو داسې خلکو ته چې کوم دی ستا دا اورول یعنی پیدا ورکوي او په هغوی باندې دا قرآن په اثرات کوي او دا تعلیمات په هغوی باندې اثرات کوي او چې کوم زدیان خلک دی نو په هغوی اثرات نه کوي هغوی مثال لکه د مړو دی څنګه چې د مړي نه چې کوم دی د عمل ټایم ختم دی که واوري نو د هغه نه د عمل ټایم ختم دی نو دارنګې دا کوم خاص کافران دي نو دا یو قسم دوی ناوري یعنې دوی له فایده نه ورکوي وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
او الله تعالی فرمایي چې اوس خدای نه مانی ولې کله بیا د قیامت هغه ټیم راشي کنه نو قیامت د بنی زی د صفا غونډې نه یو زناور چې کوم دی راوځي او بعض علماوی دا به هغه ورځ چې کله د قبله د طرف نور راوخیږي نو په دغه ورځ باندې به د صفا غونډې په مکه مکرمه کې هغه وچوي او یو زناور به راوخیږي چې هغه د جساسه وي کتابونو کې جساسه او دا غي خپیم دی ډیر وګدا او په ټوله دنیا کې به وګرځي او نیکان او بدن به جدا کوي نخې به پې لګي په تندي باندې مهرون لګي چې دا مسلمان دی او دا بل کافر دی د خلکو سره به خبرې هم کوي دا به الله پاک دا خبره لکه ښکاره کړي دي خلکو ته چې پیغمبرانو کومه خبره کوله چې قیامت پر راځي او دوباره ژوندون دی خو لیکن خلکو به انکار کو نو اکه خبر و بیا یو زناور به هم هغه خبره کوي نو بیا پر دې خلکو یقین راشي خو بیا به کوم دی هغه ایمان ولا پیدا نه ورګي بیا به ټیم ختم شي چې ټول انبیاء علیهم السلام او نیکانو کومه خبره په دنیا کې دوی ته کولې او دینه فرمان خلکو دا غینه انکار کوي نه مانو اکه خبره به بیا چې کوم دی هغه زناور به مو کوي چې دې خلکو د الله په نخو باندې او د الله په کتاب باندې یقین نه کو او الله ته چې کوم د عذابونو کومه خبره کړې وي هغه نه منلې نو بیا به هغه زناور به متعقق خبرې کوي لیکن بیا به اومني خو لیکن بیا به د عمل ټیم ختم شوی وای نو دی وجه الله فرمایي چې لکه دا غینه مخکې او انسان ته خو پته نشته چې قیامت کوم دی دا کله راځي د ما مرګ کله راځي نو دی وجه انسان نه مخکې نه تیارې پکار دی واذا وقع القول عليهم فاغ وقت چې واقع شي الله ویغه قوله هغه وعده د قیامت قائم کېدلو عليهم په دې خلکو چې کله د قیامت هغه وعده نږدې شي نو بیا د قیامت غټو علامو کې دغه زناور بوي د صفا غونډې نه براوخیږي او په خلکو باندې مهرونه لګي او ګرځي با اخرجنا لهم دابه من الارض الله یذبر او با سم د دوی لپاره یو دابه یو زناور د زمکه نه هغه د جساسه وي صفا غونډې نه سوق طائف د مقام نه با سوق نور دینه پکې یادي او اکثر مفسرین وی صفا غونډې نه به یو زناور راوخیږي او ګرځي په دنیا کې او په خلکو باندې مهرونه بلګي چې دا مسلمان دی او دا کافر دی تکلمهم چې خلکو سره به خبرې کوي هغه زناور به خلکو سره خبرې کوي خلکو ته بیا وایي چې دا الله او پیغمبرانو چې کوم خبره کړې و هغه حق و نو بیا به دا خلک ومني خو ټیم به تللی او الله پاک دا دی وجنا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون دې وجنه چې دې خلکو الله وکانو بآياتنا چې دا خلک زما په آیاتونو باندې دوی یقین نکاو ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې دې خلکو زما په آیاتونو باندې یقین نکاو د پیغمبرانو خبره نه منله لیکن بیا به کوم دی یو زناور باندې باغی خبره باندې به یقین بیا راشي خو لیکن بیا به کوم دی دوی نه ټیم ختم شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون لسورة النمل د اومې رکو خلاصه هغه بیا هغه ډېره خبره ده چې الله تعالی فرمایي چې کله دغه نافرمانو خلکو د هغې د عذاب او یو قسم د هغې اپریشن وخت راشي او د عذابولو هغه وخت راشي او اصل عذاب به ګورې آخرت کې وي نو بیا به دوی چې کوم دی خبرې هم کوی نه شي او دوی به خپل عذر هم پیش کوي نه شي د دوی اندامونه په دوی باندې کوم دی بیا ګواهي کوي نو الله تعالی فرمایي ويوم نحشر من كل امه فوجا الله فرمایي په هغه ورځ چې زبر اجمع کوم د هر یو امت نه د هر یو ادارنا فوجا یو حیثا یو برخه د هر امت نه با
یعنی هغه یو فوج یو ډله چې کوم دی هغه الله پاک هغه راجمع کی د هغه نه چې چا د الله آیاتونه نه منل د هغې نافرمانۍ کولې نو ډېر ګڼه به وي نو د ګڼې د وجه نه به بعضې خلک ډېر مخکې لاړ شي بعضې به ډېر وروسته پاتې شي نو بیا به هغه ودرولې کېږي چې دا ټول راجمع شي او ټول دوزخ ته بیا داخل شي ويوم نحشر من كل امه فوجا او به هغه ورځ چې زه به راجمع کړم د هر یو امت نه یوه ډله ممن یکذب بآیاتنا فهم یوزعون د هغه چا نه چې هغوی دروغجن کو زما آیاتونه او زما احکامات دروغجن کول پس دوی به بندولی کېږي وهم یوزعون نو دا خبره بیا بیا تېره شوله کله ډېره ګڼه وي نو بعضې خلک ډېر مخکې لاړ شي او بعضې خلک پکې ډېر وروسته پاتې شي نو بیا هغه مخکیني ورته ودرئ هغه رستوني چې کوم دی چې هغه سره میلاو شي هغه ورته ورسېږي او کله ډېره ګڼه وي نو چې ډېره ګڼه وي نو هغه مشر چې کوم دی اعلان وکړي چې لکه دا وروستي کسان چې کوم دی لږ په ورو ورو ځئ چې په هغې نورو خلکو باندې لکه ټیل ټول نه شي نو کله په دې طریقې سره هغه رسولي کسان چې کوم دی هغه ودرئ او کله ورته هغه مخکیني ودرئ فهم یوزعون پس دوی به ودرولی کېږي بندولی کېږي به حتی اذا جاءوا تر دې چې دوی راشي هغه ځای د حساب کتاب ته قال الله به ورته فرمایي اکذبتم بآیاتي ولم تحیطوا بها علما چې آیا تاسو دروغجن کړي زما آیاتونه او زما احکامات او حالانکه تاسو احاطه نه وکړي په هغې باندې د علم په لحاظ سره یعنې زما هغه آیاتونه تاسو دروغجن کړي حالانکه تاسو په هغې باندې علم نه و یو سړی چې کوم دی په یو خبره مخکې ځان پوهېږي او په هغې علم راشي نو که بیا یې مني که بیا یې نه مني بیا لا جدا خبره ده او تاسو زما په آیاتونو کې په احکاماتو کې بالکل سوچ هم نه و کړی تاسو په هغې باندې علم هم نه و او تاسو چې کوم دی هغه دروغجن کولو هسې پټې سترګې تاسو چې کوم دی زما آیاتونه د هغې نه انکار هم کو اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما آیا تاسو دروغجن کړي زما آیاتونه حالانکه تاسو احاطه نه وکړئ په هغې باندې د علم په لحاظ سره او تاسو په هغې باندې پوه هم نه وئ چې یو سړی په یو خبره پوه هم نه وي او د هغې نه انکار هم کوي نو دا بیا ډېره بده خبره چې بغیر سره دلیل نه نو دا کار تاسو کړی ماذا کنتم تعملون او که نه څه هغه چې تاسو کوم عملونه کول او تاسو نور کوم لکه عملونه کول او تاسو څه کول یعنې نافرمانۍ یې کولې نو دا به دوی د شرمولو لپاره دا سوال د دوی نه کړی کېږي ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون او واقع بشي الله پاک هغه حکم د عذاب هغه وعده د عذاب په هغوی باندې په سبب د ظلم د هغوی باندې پس هغوی به خبرې نه کوي فهم لا ينطقون خبرې به نه کوي ځکه په خولو باندې به مهر لګېدلی وي او څه عذر به پیش کوی نه شي او الله تعالی فرمایي چې دا خلک دا نافرمانه خلک دې ته نه ګوري چې الله پاک شپه او ورځ پیدا کړي دي دا ورځ چې کوم روښانه ده چې څنګه الله پاک دا رڼا را لېږلې ده د ورځ دا رڼا نو دارنګې الله پاک د دین دا رڼا هم الله را لېږلې ده که نه او څنګه چې الله پاک ستوري پیدا کړي نو دارنګې دا انبیا علیهم السلام او دا علما دا د رڼاګانو هغه ستوري دي که نه د هدایت او چې څنګه د شپې نه پس بیا انسان را پاسي نو دارنګې د مرګ نه پس بیا دوباره چې کوم دا خلک جمدي کېږي آخر سوچ نه کوي الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه آیا دوی ته معلومه نه ده دوی دا خبره کتلې نه ده چې الله وی بېشکه مونږه ګرځولې ده شپه یعنې هغه توره دپاره دی چې سکون حاصل کړي او آرام حاصل کړي دوی په هغې کې والنهار مبصرا او ما ګرځولې ده ورځ روښانه چې خلک پکې خپل رزق طلب کوي او څوک پکې خپل کارونه کوي نو چې دغه الله پاک دا کارونه کوي شي نو پیغمبران هم را لېږي شي دوباره ژوندي کول هم کوي شي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بشکه په دې کې خامخا نښې دي د هغې خلکو لپاره چې څوک ایمان راوړي او یقین کوي نو چې چا کې ایمان یقین پکې وي که نه نو هغوی د دې نه عبرت حاصلوي ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله
او الله فرمایي یاد کې هغه ورځ چې کوکرو کړي شي په شپېلې کې ففزع من فی السماوات ومن فی الارض پس مړه بشي وبېریږي هغه سوچ په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي اول به وېریږي چې شپېلې وهلې شي وړاندې ناول به یره راشي او بیا به ټول مړ شي الا من شاء الله مگر هغه چې الله غوښتلی وي نو په وړاندې شپېلې سره به دا نور مخلوقات ختم شي مگر بعض ملائکه چې الله ته منظور وي نو هغه به کوم دی ان مړ کېږي نه اول شپېلې بیا به هغه نه پته هغه فرشتي وای مړ شي دا ټول فرشتي هم بیا مړ کېږي وړاندې شپېلې په ټیم کې به اول مړ کېږي نه او دارنګ الا من شاء الله کې مفسرین دام لیکلي چې وړاندې شپېلې وهلې شي نو چې کوم خلک هغه د مخکې نه مړ دي نو دا غوی روحونه به کوم دی به هوش شي او چې کوم مړ نه دي نو هغه به هوش شي او دا غې نه پس به کوم دی بیا مړ شي او چې کوم شهیدان دي دا الله د دین لپاره شهادت پیش کړو او شهیدانو مړ شي نو وړاندې شپېلې وهلې شي دا هغه روحونه به کوم دی به هوش کیږي نه دا د شهیدانو چې کوم دی یو فضیلت دی چې وړاندې شپېلې سره دا غوی روحونه به هغه به هوش کیږي نه الا من شاء الله وكل اتوه داخرين او الله ودا ټول حاضرېږي به الله دا د حساب کتاب هغه میدان ته په دې حال کې چې ذلیل لبوي او قدرت نه لري او الله پاک ودا غرونه نه دي دا اوس دا غرونه موږ څومره مضبوط غرونه ایلو چې په ځای ولاړ دي او د قیامت پورې چې کله شپېلې وهلې شي نو دا باندې روان وي لکه د وریځې په شان دي او الله پاک ودا د الله پاک هغه کاریګری دي کنه هر شی مضبوط پیدا کړل خو خوري طریقې سره پیدا کړي وتر الجبال تحسبها جامده او ته اني الله ودا غرونه چې ته ګمان کوي په دې باندې چې په حال دا ګما دا غرونه چې دي تحسبها جامده چې دا ولاړ دي انت اني دا غرونه چې ته کوم دې هغه ګومان کې چې دا یعنی ولاړ دی په ځای باندې او دا بګینه همیشه د پاره وي لکه دا مطلب دی وتر الجبال تحسبها جامده او ته اني اي مخاطب اي انسان دا غرونه چې ته ګومان کوي په دې باندې چې دا به جامد وي همیشه بګینه په خپل ځای باندې ولاړ وي هر انسان دا ګومان کوي چې دا غر بګینه په خپل ځای ولاړ نو همیشه د پاره خدا باندې بیا روان وي وای تمر مر الصحاب حالانکه دا روان وي پتللو شدا پشانت تللو وریګو باندې چې شپېلې وهلې شي بیا به دا غرونه چې کوم دی بس لاړ شي او دا به ختم شي صنع الله الذي اتقن كل شيء الله فرمای وګورئ دا کاریګری او دا صنعت الله چې الله دا کوم کارونه کوي الله وګورئ دا الله دا صنعت او دا الله دا کاریګری الذي اتقن كل شيء الله چې مضبوط کړی دا ټول شیونه خپل طریقې سره پیدا کړی انه خبير بما تفعلون بشک هغه الله خبردار دی په هغه چې تاسو کوم کارونه کوي من جاء بالحسنه فله خير منها هغه شجرات لوګل په نه کوي سره الله فرمای په هغه د باربا وروي د هغینا چې یو نیکی راوړلا نو ته په هغه نه ورته کوم دی ملاوي یو نیکی یو بلس باندې اته چې څومره په اخلاص سره نیکی کې کړی وي او کارونه کړی وي دا غینه غره بدلې بوته ملاويږي وهم من فزع يومئذ آمنون او دی بداغي يرنا بدغه ورځ باندې په امن کې وي یعنی خطر بوته نه کاسه چې کوم دی یو انسان یو نیک انسان دی هغه یریږي او فکر سره نه غږی خبره ده ولکه نو په حقیقت کې خطر بوته نه چا چې هلته کې نیکی وړي دي ایمان سره د دنیا نه تللی دی او په اخلاص سره نیکی کړي نو دغه خلک په د یارونه په دغه ورځ باندې په امن کې وي ومن جاء بالسیئه او چا چې راتله کړي په سیئه په ګناه چا کفر کړی دی شرک کړی نافرمانی کړي فکبت وجوههم فی النار پس اړولي به ارتاو کړي شي مخونه د دوی په اور کې یعنی په مخونه باندې به اړولي چې کوم دوزخ ته ورته وړي کیږي الله دې موږ په پناه نصیب کړي
هل تجزون الا ما كنتم تعملون او دوی ته ویل کیږي چې بدل در کړی کیږي تاسو ته مگر بدل هغه چې تاسو کوم عملونه کوله دا هغه بدل اوس کنه انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها انما امرت خبر دا ما ته حکم کړی شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی فرمایي چې دوی ته وایا چې ما ته حکم کړی شوی دی چې د عبادت وکما د رب او د مالک دې کړي الذي حرمها اغا پروردگار چې دا کله محترم ګرځولې حرام ګرځولې او امن والے ګرځولې وله كل شيء او اغه الله د پر دا ټول شي دون دي یعنی یوازې الله پاک مالک او خالق د مکه مکرمه نه دی د ټول شي دون الله مالک او خالق دی او مکه مکرمه ډیره بختوره ده معظمه ده حرم دی محترم دی د دې وجه مکه مکرمه یاد کړل نبی علیہ السلام ته الله حکم کوي چې دوی ته وایا چې ما ته حکم کړی شوی دی چې عبادت وکما او نظام ومنم د رب د دې کوي هغه رب چې دا کله محترم ګرځولې امن والے ګرځولې وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين او ما ته حکم کړی شوی دی چې شمه د تابعدارانو نه چې پیغمبر ته دا حکم دی چې ته تابعدار شه نو هر انسان ته ګوره دا حکم دی وان اتلو القرآن او دا حکم کړی شوی دی ما ته چې ول ولم د قرآن لرا پیغمبر ته دا حکم دی قرآن بلولې د دې تلاوت وکړي د دې تعلیم به ورکړي خلکو ته په هر مسلمان باندې دا خبره لازمه ده فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه پس هغه چې هدایت قبول کو نو بس خبر دا هغه هدایت قبول خپل ځان د پیدې لپاره او ته بلاغي بدلې ملاويږي ومن ضل فقل انما انا من المنذرين او چې څوک به لارې شو نو ورته وایي چې بس ما باندې تبلیغ دی ما خو بس رسول دي او سړی به لارې کېږي بس سزا به هغه ته ملاويږي نو چې څوک به لارې شو نو فقل وقوایا انما انا من المنذر خبردار زه د يرونکو نه یم نبی علیہ السلام د الله فرمایي چې خلکو ته وایا چې دا وسط تاسو تبلیغ کوم احکامات په ترسومه او که سره به لارې کیږي نو دې موار نور نه ما وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها او وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول تعریفون الله لري الله په نعمتونو الله د تعریفون دي سيريكم آياته زرد جوبخي الله تاسو خپل آیات او خپل نخي د قدرتونو او د خپل توحید هغه نخي به تاسو خپل علامه بتخي هم په دنیا کې هم په آخرت کې فتعرفونها پتا سو کو په جنې هغه لرا تاسو پتا هغه علامه ښکارش هم په دنیا کې بس ښکارش هم په آخرت کې وما ربك بغافل عما تعملون او نه پروردگار ستا غافل او نه خبر ده هغه نه چې تاسو کوم عملونه کوي چې انسان کوم عمل کوي کنه دې ځان سره سوچ کوي کني کوي کې بدی چې الله ګوره غافل نه دی ها الله ما اني الله په علم کې